إن شاء الله لنا سليم. ما شاء الله. طائر की गुजारिश है कि बरोज़ इत्वार शादी और कुछ घरेलू मसाइल की वजह से मदरसा नहीं आ सकता। 3 दिन की छुट्टी फरमान मोहम्मद वजह से मेरा उम्र तावाज़ जबरी करे दाते गवादर जब उनको कहने हाँ conversation दादा तुझे कितना चीज़ है दा शेष कर रहा है हाँ दा आज़े और तुझे तो तर उम्र आधा मुकाबला दा दिखने तो मुबारक है तो सारी छुट्टियाँ सही आधा पढ़ा में तक करें जिरी छुट्टी तो निज़ाम और खास तारीख को दिवे जमात पर इसका वक्त रखा है और अदा उम्र तस्वीर से शेष करता दा रहने कराना है وبدأ شمولانا بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يا ابن بكر قال أخبرنا ليس عن سعيد عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم أنها قالت أول ما بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يغيب رؤيا إذا جاء مثل فلق الصبح ثم حبب إليه القلم أو كان يأمر براسلا فيتحنث فيه ومتعة الليالي الغابر قبل أن ينزل إلى أهله ويتزوج بذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غير قراء فجاءه الملك فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغصني حتى بلغني بالجهد ثم أرسلني فقال فقلت ما أنا بقارئ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغصني الثانية حتى بلغني بالجهد ثم أرسلني فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغصني الثالثة ثم أرسلني فقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الإمام البخاري رحمه الله عليه وأستاذ أبو زكريا قرشي أو أصل के यहया इब्न उबैदुल्लाह इब्न बुकैर रसूलुल्लाह नूदी संफला उबैदुल्लाह और बुकैर निकल निस्बत तक निकल की दखते समहशी लिखे इब्न अब्दुल्लाह यहया इब्न अब्दुल्लाह इब्न बुकैर قال أخبرنا ليش دار وقت في البيت की बात राजी आगे की बात आप तवील कलाम किया जो बुखारी के पूर्ण रुवात से की जरूरत है लेस से दा मिस्री रावी لليس أو ليس ابن سعد ابن عبد الرحمن محشد لكريدي من أتباع التابعين عن عقيل فعيل وزن عقيل ابن خالد وتصريف سرده بين السطرين محشد لكريدي عقيل ابن خالد ابن عقيل أجيب هذا لدى عقيل نكلو من عقيل أو ذا إيلي دي إيلا مشهور خالد من أصحاب الصبر والإخكار كو أغيث الرسول دي عن ابن شهاب مشهور محدث دي مدون أحاديث دي عند البحث ماذا تنقير نمير محمد لا نمير مسلم محمد بن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أو بنو زهرة قبيلة دا مشهورة قبيلة قريش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أغيث منصور نوي محدث دي عن عروة بن الزبير قلوا بسحالات عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنه تفسير في عائشة الزيتين وتعلمون أو عروة دام ده أجل لو تابعين ولدي ده عائشة الزيتين وغيري ده من اسماء الإسلام من الزبير أو ده عائشة خاص شاكر رضي الله عنها
انها قالت وبدل تراشو دې حدیث یو څو خبرې سند کې څه خاص کلام نشته او دې حدیث کې یو څو خبرو تحقیق د الفاظ د حدیث دې دا ورته او ورسره فواید مستنبطه متعلقه ابو باسو یا رسو ګران دې یری ورسره بزوی تر سره نور شوا او بل ځای چې د دې حدیث مناسبت د کتابونو د باب سره بابو کې انا بس وحي ابم درته ورکه اخو بالکل واضح حدیث دا په دومره آسان د دې مناسبت چې د کیسې په فائدې شته نو تحقیق ته وکړه دا توفل پکې راشي عائشہ صدیقہ قالت فرمایي انها قالت عائشہ فرمایي اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه وكيف قال بدء الوحي مناسبة واضحة تبس كيفية سوء أغلو جمسك خوبون لله تخوبون نفس فقال خيرا كيفية بدء أكيدلا جبريل عليه السلام راضي أو رابش نبي عليه السلام لتريد أتيوه يو غطيه ورقا لانت تغالب صدوري ولا ورقا ديما غطيه ورقا لانت تغالب صدوري ولا ورقا لا برغ كيفية أو بيغطيه تقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا تنزع يدنا ظهور كيفية ثبت الوحي كمقدمة هذه مصبراش المقدمات يقولون لي أبي الله ده كيفية شو ثبت إذا واحد كيفيته مناسبات واضحة دي ثبت إذا واحد دغ كيفيته جمع في مقدمات راح تلتقون بشكل أول ما بدأ من الوحي الروح الصالحة او یا بدء د وحی کیفیت سو جبريل لاغي اختیار ولا ورته او پیغمبر علیہ السلام ما حتى بلغ الجهد یا الجهد د تحقیقات او نبی علیہ السلام رابشي جبريل لاغي مناسبت د باب سره او زحف بالکل بدیهی دې مناسبت شو نو خبر لاغي دا کوم څه خاص خبر نشته مناسبت شو اوس تحقیق کوم درته ورسره فواید مستنبطه مباحثه عائشة صديقة أنها قالت أول ما بدأ أول أغج شروع به باغي السلام ما موصول له قالوا ذلك بفصلك وعيد موصول تراجيبي أول الذي أغى شروع به باغسل هذا شروع رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مفعول ما لم يسبق فاعله بدأ من الوحي توحينا أغسو أغى أول أغى الرؤيا الصالحة خبر أول أول لما بدأ رؤيا صالحة بالنوم طخوك دا پیغمبر سبحانه له رؤيا صالحة اوس حضرت دا رؤيا صالحة دا شپږ میاشتې اته بنده خوبونه یې وما شمالي کې ویلي ما ارتت نه ویلي او چې دا کم مقدمات نبوت دي دا شپږ میاشتې وګورئ یو حدیث کې ورسره دراشي چې رؤيا صالحة دا جزء من 36 من 36 40 من النبوة دي فدا د پیغمبرش پکسل وختمه سلا الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة دي د پیغمبره د بخاری کې راځي پکسل وختمه سلا أنا كشبكسر طبعا سنين جوا نو د نبوت ټول عمر درویش کال دی او رؤیا صالحه شپږ میاشتې دي نو دا شپږ میاشتې د درویش د کالو څه مې شوا دروي په من دین کړه د درویش د کالو نه چې د شپږ میاشتې جوړو د درویش د کالو نه چې شپږ میاشتې جوړو د کال نه سو جوړې دي چې شپږ میاشتې باندې تقسیمون کړو د کال نه سو جوړې نو د درویش نه وځو جوړ شوای امه دین کړه شپږ نو رؤیا صالحه دا د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه په دې شوه چې موده د نبوت هغه درویش کاله ده او موده د دې خوبونه چې عام بالترتیب په خوبونه راغلل او هغه خوبونه چې د هغې تعلق د نبوت سره و دا بیا شپږ میاشتې دې دا مې ځکه و چې عام خوبونه په هر وخت کې انسان ویني نو دا شپږ میاشتې د درویشتو کالو شپږ څلوېښتمه حصه ده نو دغه حدیث یو اعتراض هم واردې کې رابشي چې هغه دا خو چې یو سړی رښتونی خوب وویني دغه یو عیسی د پیغمبرۍ راځه نو علماء دوه جوابونه کوي ادا چې جز د شیشې نه یو شي کې سړي کې یو جز راغی نو دا خو د دې خبرې دلیل نه دی چې پیغمبرۍ راځه او دویم تحقیقي جواب چې علماء کړی دی هغه دا
چې دا جز د نفس نبوت نه دی، دا جز د علم د نبوت دی. علم د نبوت دا رښتونی وي، علم د نبوت دا اخبار د ما یأتی وي، علم د نبوت اخبار د مغیباتو نه او خوب کې الله بعض وخت کې صالح خوب اخبار دا ما یأتی ورکي، اخبار د مغیباتو ورکي. او څنګه چې پیغمبره کې د ماضي چې کوم مخکې تیر شوي دي د هغې اخبارات وي، دقرنګې په خوبونو کې بعضې وخت سړی خوب وویني او د تېره شویو حالاتو اخبارات سره ورکوي. نو دا علم څنګه وکړم چې رؤیا صالحه دا جزء یو جز دی من 46 جزءا من علم النبوة، من النبوة من علم النبوة. نو دا مې ځکه وایي چې شپږ میاشتې به دا خوبونه نبي علیه السلام لیدل. اوس دلته یو تحقیقي خبره ده چې دا شپږ میاشتې خوبونه لیدل، دې وخت کې پیغمبر علیه السلام نبي دی او که نه دی؟ نو بعضې علما وایي بلکل نبوت شروع شوی دی، شپږ میاشتې مخکې نبوت شروع شوی دی. لیکن دا مرجوح قول دی، راجح قول دا دی چې په غار حرا کې کوم وخت کې اقرأ باسم ربک الذي خلق نازل شو، نو دغه مسأله نبوت وه او دا د پیغمبر سره 40 کاله ده. دا کوم وخت کې مسأله نبوت کېدله 40 کاله د پیغمبر علیه السلام دی وخت کې پوره شو. اوس دې باندې لږ ځان پوه کا، دې باندې ځان پوه کا چې 40 خو نه پوره کېږي دغه وخت کې، نبوت خو په 40 کال ملاویږي، 40 خو نه پوره کېږي. ولې نه پوره کېږي؟ ځکه چې نبي علیه السلام ولادت مبارک په ربیع الاول کې شوی او په غار حرا کې چې موږ بیا کومه واقعه راغلې ده هغه په رمضان کې ده. یو ولسم د رمضان عند بعض العلماء، ولسم د رمضان او څوک وایي چې نه 10 متوسطه ده، 10 متوسطه تطبیق حساب دی. دا ولسم چې دی دا د رمضان دا 10 متوسطه هم ده. او بعض علماء وایي چې نه 25 د رمضان، څوک 25 د رمضان دی او څوک اخیری 10 بهر کې اختلاف شته چې ولسم دی 10 متوسطه ده 10 اخیری ده او که 25 د رمضان دی. دغه خبره نه کوو. او رمضان کې اقرأ باسم ربک الذي خلق نازل شو او د پیغمبر علیه السلام پیدایش او ولادت بالاتفاق پر ربیع الاول کې دی. اختلاف پکې شته چې نه هم د ربیع الاول دی یا اتم د ربیع الاول دی یا 12 مشهوره د ربیع الاول دی. دغه اختلاف شته پر ربیع الاول دی. نو څه کوم څه دا چې کوم رمضان دی دا به په سیاسي کو پر رمضان نه ورپسې نه رمضان شوال دوشو ذیقعده شبه دریشو ذیالحج سلوشو محرم پنځشو سفر شپږ. نو یا به په شپږ زیاتې کې یا به شپږ تابع یا د پیغمبر علیه السلام په دغه نبوت چې کوم وخت کې په رمضان کې راغی داسې به کوم چې د دې نه مخکې ربیع الاول کې 40 پوره شو، دې نه مخکې ربیع الاول کې څو پوره شو 40. نو دا شپږ په زیاتې شو، نو شپږ میاشتې او 40 کاله پس واقع راغله. دا ګورې ډېر عجیبه سوال دی. او یا به داسې وي چې نه 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 دا شپږ میاشتې کمې وي. څه مطلب شو چې د پیغمبر علیه السلام د ولادت موده پر وسطني ربیع الاول کې پوره کېده 40 کاله. الله مو پوهېږي یا د دې رمضان نه مخکې ربیع الاول کې 40 پوره شو، رمضان پورې په شپږ زیاتې او یا پر ربیع الاول په دې رمضان کې چې وحی نازله شوه نو دا لا یو شپږ میاشتې کم 40 دې نه پس ربیع الاول کې به 40 پوره کېږي. نو دا خو د جماهیرو نه اختلاف شوه که نه مکمل غټ اعتراض دی دلته، تحقیقي اعتراض دی. او ګورې دا نقطه هم درته ویم چې ما تعرض لهذا احد من الشارحین صحیح البخاري چا توجه نه ده کړې، نه حافظ کړی دا، نه علامه عیني کړی دا، نه قسطلاني کړی دا، نه لامع کې شته، نه بل څه کې شته. دې باندې تعرض نه کړی او په دا ټول لیکي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق کلم دا آیت نازل شوی دی د رمضان. اختلاف ټیک دشتر ولسم 20 متوسطه او اخیری 10 او په دې د علماء اتفاق دی چې دا وحی نازله د رمضان. یو قول مرجوح د حافظ ذکر دی ربیع الاول کې نازله ده، واقعي باندې حافظ مقرر رد کړی دی، مرجوح قول دی. ما ته دا ونه ویل چې لکه تاسو اتفاق دی یو قول په کې شته هغه حافظ رد کړی دی. علامه عیني دا قول ډول دی قیل طرف هغه رد کړی دی.
نو راجح هم دقه شو په داسې وایي علما متفق دي په دې نو دا خو یاد کړئ چې شپږ میاشتې بالا څلوېښت جوړېږي یا شپږ میاشتې کم څلوېښت جوړېږي دربته او مشهور دا ده چې د نبوت رودا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبري ملو شوې ده هغه په څلوېښت کاله کې ملو شوې اوس څه کوي سره نو دا بعض علما چې وایي بعض علما چې نبوت هم د دې شپږ میاشتې مخکې نه شروع دی دا چې کوم وخت وحی راتله دقیقه نبوت شروع شوې دی نو باقي خو هېڅ اشکال نشته هېڅ اشکال په دغه حضراتو باندې نشته چې څوک وایي چې نبوت بدعه د دې خوبونه نه شوه او خوبونه د اقرا نه شپږ میاشتې مخکې ربیع الاول نه شروع شوي خوبونه ربیع الاول نه شروع شوي خوبونه چا نه شروع شو ربیع الاول نه ربیع الاول ربیع الثاني جمادی الاول جمادی الثاني او رجب او شعبان شپږ میاشتې مخکې نه شروع شو نو نبوت دې نه شروع شو نو دقیقه نه به والي چې څلوېښت پوره شو شپږ میاشتې خوبونه او شپږ میاشتې پس په رمضان کې اقرا نازل شو په دې خو اشکال نشته لیکن علما وایي متفق نشته د ولادت او علما دلته کې وایي چې بدء د نبوت د چا نه شوې ده د اقرا نه شوې ده هغې غټ سوال دی د دغې علماو قول والی چې بدء د نبوت د خوبونو نه شوې ده نو هېڅ اشکال نشته او بخاري نه معلومیږي اول ما بدأ من الوحي الرؤيا الصالحه اول ما بدأ من الوحي امام بخاري د دې عائشې صدیقې د قول نم دقه معلومیږي چې دا شپږ میاشتې وحی وه او وحی لا یجیب الا للنبي وحی نه راځي مګر چا ته وحی شرعي چا ته نازلېږي پیغمبر ته نازلېږي نو معلومیږي دا چې دا بعضو علماو خو ټیک دی څنګه ټیک دی په دې بنیاد باندې شپږ میاشتې خوبونه ربیع الاول نه شروع شو څلوېښت کاله عمر یې پوره شو نو شپږ میاشتې خوبونه شروع شو او شپږ میاشتې پس په غار حرا کې لومبې چې نازل شو نو اقرأ باسم ربک الذي خلق نازل شو د بعض علما قول بالکل درست شو تاریخ هم ټیک شو او ما بدأ من الوحي سره موافقت هم راغی اشکالات ختم شو لیکن مشوره داسې نه ده مشوره دا ده چې نبوت کوم ځای کې ملو شوی دی په غار حرا کې په اقرأ هغې به سوال واردېږي نو جواب به څه وکړم جواب به دا وکړم چې شروع د نبوت بالکل په رمضان کې شوې ده د اقرا نه شوې ده کما هو المشهور او دا شپږ میاشتې خوبونه مقدمات دا څو مقدمات نو په مقدمه اطلاق څه شي کېږي په مقدمه اطلاق څه کېږي څه شي کېږي دا مقدمه شوه نو كأن لفظ تویم كأن النبوة من ربيع الاول گویا کې نبوت چا نه شروع شو د ربيع الاول نه كأن لفظ مې وي ګوره امام بخاري د عائشې صدیقې په روایت کې اطلاق وحی پېښې وي نو په مقدماتو د شی اطلاق کېږي مقدمه د شی موږ نه ویلي تاسو په فقه کې چې مقدمه د شی په حکم د شی کې مقدمه د شی ګوره موږ چې د ترمذي نه مخکې قواعد اصولیه وي نو دا د ترمذي نه خارج مباحث لري دا په حکم د اسباق د ترمذي کې دي د کیس مسله نشته نو دا مقدمات او حضرت دا ځان کوئی کا په خبره دا مقدمات د خوبونو په شکل کې یو خبره ده انتلاو دیم دا مقدمات دا یوازې خوبونه نو نبی رسول الله دا مانوس کوي اونس پیدا کوي اونس لکه یو انسان چې هغه ماشوم په ګرځېدلو بلدوي دلاولې د ګوتې نه ونیسي یو رکوړې باندې گاډي ولا والی باغې ورته لاسونه کې ورو یې ګرځي ورو مانوس کوي چې دې ګرځېدو سره مانوس او یا یو انسان د رمضان روزي را روان دي نو پلار او مور په دې الکتا یو دوه کاله مخکې بچي یو دوه روزي ونیسي چې ورو بلد شي روزي ګران دي بیا در باندې ګرانېږي نو په بل کال کې بیا نیمه روزي ونیسي زموږ د پښتانه وایي موږ نو ډېر خلک تاسو کوي وی په ما څو روزي فرض دي نیمه فرض دي دا د مور پلار نیمه خو نه فرض کېږي د بالغ غلول فرض دي کنه بالغ د یوم فرض نه لیکن دی عوام ته د مولیانو په ذهن کې دا خبره چولې ده چې سړی سوال د سوکالو کې نیمه به فرض دي او چې پندل ته ورسېږي یا بالغ شي نو پوره به فرض دي دا د اونس لپاره مانوس کېدو لپاره دا خو د دې ډېر زیات مثالونه تاسو ته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع وو کال خو دې بالغ نه دي او د مونږ حکم ورته کوه اونس پیدا شي او بیا څه وایي چې فضربوهم علیها وهم ابناء 10 جلسو دورسېږي به وها وهل الکه چې سړی مکلفي ولې وهي دې خو لا مکلف نه دی نو تعذیبا
او وهل هغه وخت کې چې انسان مکلف دی غیر مکلف دی نو دا وهل صرف دې لپاره دی چې د اونس پیدا شي دی مستر د مخکنه د پیغمبر علیه السلام نبوت پر استقیم شي د فراشي ولې دې روانه په تبه پر راځي چې جبرئیل سره ملاقات وشو دا د اونس لپاره وګونه لیدل شروع شو نمبر 1 دویم دا دی چې نبی علیه السلام توازن وکړي وی دا شپږ میاشتې متواتر او ما چغې اورېدلې او ناشنا وازونه به مې اورېدل او دریم څه رڼاګانې به مې لیدلې ما ته به په شپه کې ناشنا رڼاګانې راتلې او بل دا چې د نبوت نه مخکې اشجارو به په ما سلامونه اچول باقاعده چې په وی اوسم زه هغه کاڼي پېژنم نبی علیه السلام فرمایي سیوطي لیکلي دي په خصائص کبرا کې چې اوس هم ما ته هغه کاڼي او هغه احجار معلوم دي چې د نبوت نه مخکې به په سلام اچول او سلام کې به ورته څه وي سلام کې دا به نه چې السلام علیک یا محمد دا نقطه موره سلام کې دي السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله ګوره دې لپاره چې د ذهن کې راشي او واقعي ما ته الله رسالت راکړي ما ته الله پیغمبر راکړي او دې لپاره تاسو کارو دا 1200 کارو دي چې د شام په سفر کې راهبانو ابو طالب سره چې د راهبانو ورته ویلو چې دا د اخر زمانه پیغمبر جوړې دی واره راهبانو نجوميانو او د کتب سابقه او علماء دا خبر ډېر ځان خبره کړې و او خلک براتل نه هم وکړه د حالات د تاسو به کول ګورګه دا وګورو دا څنګه دی د متعلق دا خبرې مشهور دي نو پیغمبر علیه السلام ته الله فضل کې لاشي اجي چې اوس پیدا شي کې یکتب جبرئیل لاشي د پیغمبر د باندې راشي ناشنا بولګي وجود باندې به دې څه کوي لاشي نو دا مقدمات وحی دی او کې تاسو وحی بدل توشوا یا تلويث قالو فاول کې دا شروع شول ربيع الاول نو ما کوئی کې اصطلاح د شی په مقدمه باندې کېږي حکم د شی د مقدمه او دا چې کوم شی مبنا دي په مقدمه حکم کې دوه مشارکت ته دا یو جواب اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي لوحينا او اطلاق وحي په داده فمقدمه اطلاق وحي فمقدمه اطلاق وحي افسوس کړي قول علماء کمزور نه وي دي قول کا چې دا د نبوت نسبت محکمه کې دا خوبونو سره پیغمبري راغلي دا او دا خبره جماهیر په مشهور نه وي چې اقرار سره نبوت راغلي دي نو ما به دا قول راغلي او اشکال به ختم شي د نبوت ملو جو کنه لیکن دا څنګه دا نبوت کوم نه ویل دا وحی چې دا عليه السلام ته کېدل دا خو قران نه دی دا وحی چې کوم ورته راځي دا خو القاء فی القلب ورته کېږي او ما تاسو ته ویلو چې نبی رسول الله وحی د پیغمبر نوم د پیغمبر څه دی قوم رؤیا د پیغمبر وای نو ورته خو وایي دا سړی د کېږي موږ خو ورته یو د چې ورته وایو دین تعبیر بناون کېږي او چې هغه کوم شی ویني هغه ته موږ خو وایو عربی کې هغه ته نو هغه ته رؤیا ویل کېږي اول ما بدأ به رسول صلى الله عليه وسلم الوحي يعني مقدمات اطلاق الوحي في الوحي الرؤيا الصالحة في النوم خطبنا نوم كي ولا مقدار تخوف وايونا خطبنا في النوم زي يحدثها لا خطبنا بيدا نوم رؤيا النبي مولانا دا وحي ولي حديث كرازي دا أنبياء ومتاجر الأنبياء تنام أعينهم ولا ينام قلوبهم سترګي وځي به زړه بیدار دی باندې اشکال لازم مولانا ته چې زړه خو زمونږ هم بیدار زړه خو کله مړ ته سګري وساوځي زړه خو زمونږ هم بیدار دا خو دې زړه مړ زړه خو باقاعده لګیا د خپل حرکت دی باقاعده لګیا ظاهري حسي او معنوي دا باندې بیدار دی ولی خوبونه خو پوینه چې خوب اینه په ګرمه پویږي په خوب کې تړي په یخنه پویږي زړه لګیا د خپل حرکت کوي محسوسات باندې پویږي په معنویات باندې خبردار دي نو د څنګه وایي چې د پیغمبر زړه بیدار زموږ ظاهره ګوره د پیغمبر زړه هغه په اختیار کې وي د دماغ او د زړه یو بل سره پورا تعلق مربوط وي لکه په یقظت کې وي او زموږ زړه هغه زموږ د اختیار نه بار دی څه په ویخی نو د خپل زړه تقلب کول شي یو قابل پا او چې سړی وځي شي نو زړه د په اختیار کې شته نه مدا معنا زړه وځي دا معنا چې زړه ما د اختیار نه وته په دې زړه کسب دا راځي ان شاء الله یو مقام کې چې محل علم دماغ دی او قلم ان شاء الله دې کې تفصیل به کوم په خپل موضوع را روان دي نو دې وخت کې خدای ما زړه د ما په اختیار کې د کسب کول شم د علوم
او چې ودشم زما زړه زما د اختیار نه قوت ز په کسب د علوم نشم کولای ده فرق شو تنام اعینهم ولا ينام قلوبهم چې ځکه لا بیدار دي چې وحی را تثبت اختیار کړي اخذو کی فورا اذ فورا اخذو کی او چې اخذو کی نو حافظه ته شعور رسي فقره پویږي ور باندې صرف سترګې بودې نو څه چیرې الرؤيا الصالحه رؤيا درې قسم دي رسول برازي کتاب الرؤيا مستقل روان الته وبحث کو یو رؤيا من الله دی یو رؤيا تحذير من الشیطان دی او یو حدیث النفس ورته ویل کېږي هغه دا چې په دنیا کې دروازه دې کوم کار کوي هغه په حافظه کې رسول مستحضر دي هغه د قوت متصرفه کرامت شي هغه شاته پراتري د په دغه کې په حافظه کې پراتري هغه تر مستحضر شي نو هغه ته حدیث النفس ویل کېږي نو صالح هغه من الله الرؤيا الصالحه من الله من الله ونبي ولي ځکه التکي من الله د الله د طرفنا نو صالح تاسو لفظ استعمال شو چې د من الله چې کوم مقصد دی هغه تعبیر ویو دا الله نسبه غوي صالحه رؤيا الصالحه کې نو په دې سوال وارد شوی دی ادا چې رؤيا په الف مقصوره سره د خوب لیدل د ویل کېږي او رؤيا د زړه لیدل په خوب کې او رؤيا په دې سره سره واغې د ویل کېږي دا الف مقصوره سره دا خو اسم په خوب والا دی کنه رؤیا کو نه دی دا په نوم ویلي ورته راوږي دا په نوم ضرورت رؤیا وی هغه چې په خوب کې کلی ودی نایم یو دې کوم چې ویني هغه ته ویل نو ولې ورته اطلاق په نوم سره زیاده سره راغلی وګوره جواب دا دی چې واقعي د زمانم چې رؤیا خوبونو ته وځي سره په نوم کې ویني بالکل ظاهر کې په نوم کې زائد محسوسيږي لیکن کله کله د سترګو په بیداره کې یو انسان یو خارق للعادت شي ویني نو مجازن باغی هم اطلاق رؤیا کې لکه هغه مثال بدل درکم دا قران حکیم کې رب العالمین فرمایي د معراج د واقعي متعلقه وما اريناك الا څنګه دي رؤيا څنګه دي الا فتنه للناس اي څنګه دي وما څنګه دي وما جعلنا الرؤيا الف مقصوره سره وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس کافر د قاره خو وفتنا او بعد کچ مسلمانانو بلال المرتد چې د څنګه په لږ سات کې سماوات دلال او بیت المقدس دلال او جنتونه ولي درو بیا واپس راځي ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس حضرت ابن عباس ومعاويه رضي الله عنهما ناس حضرت ابن معاويه تفسوي ودا رؤيا د نوم دی وي دا په نوم ولا دی ولې ځکه الله تعبیر جا سره کو پر رؤيا الف مقصوره سره دی او په الف مقصوره چې کوم ځای کې رؤيا مستعمل شي رؤيا په نوم دی رؤيا د عین نه دی مراد انت رؤيا تلوي دی ابن عباس ته ورغه استدلال قائمه وی هي رؤيا العين هي رؤيا العين تكتا چې دې مطابق رؤيا د منام دی ودلته رؤيا في العين ولا رؤيا في العين شبته رؤيا د منام خارق للعاده او صرف رائي دي خبري بل څه نه خبر او چې کم سيزه خارق للعاده تسترغ باندې ویني تسترغ خارق للعاده نو دینام صرف د رائي خبر بل څه نه خبري دي مشارکت شو نو چې کم شي د عادت نه بعيد خارق للعاده تفوي خاء ویني تسوي فبقى نو اغه نام تعبیر پر رؤیا کیږي ولی لقد النوم ولا پشان دام خارق للعادت دی او چې څنګه نوم والا نه صرف درافي خبردار واګو سره بي پرتر په یو کټ کې راځي دا خبر واګو سره مرګري پروت په یو کټ کې راځي نه خبر نو صرف دې خبر د قرانګ دا خارق للعادت شی درافي محسوسه برته کې نه محسوسه برته کې محسوسه کوي هغه ورته بیان ولا خارق للعادت وجود كده رؤيا اطلاق فدغه صورت کې پر رؤيا په المنام ابن عباس ته غته رؤيا بالعين ته غته او الا فتنه للناس قرينه ولې یو صلی او چې نبی هم جلما خوب ولید او جنت تعالی موجود خونه ولید نو دین هیڅ څوک هم انکار نشي کولی دا برابر چې ان شاء الله دې کې تفصیل وکوما چې نبی هم معراج منامي دی او احساسات نو چې په خوب کې زموږ هم چې بیګا ته عمر کې تا ته چې لکه بیګا مې خوب ولید او بیت الله طواف مې کو دې کې څوک انکار کولی نشي
نو دا چې فتنه للناس شو او بعض خلک منکرین شو او بعض کچه مسلمانان مرتد شو نو معلومیږي دا قریب نه پدې خبره ده چې الته د رؤیا نه مراد رؤیا د قلب په النوم ولا نه مراد رؤیا د چا مراد دي او خارق للعادت الله به تعبیر رؤیا دغه د احتمال لري چې رؤیا صالحه ده یعنی رؤیا صالحه غالب مسترګو وي او خارق للعادت وي مطابق پر رؤیا پر مخصوره شو نو درې وسره په النوم او وی چې رؤیا د عز نوزي پس قصد زائد نشو سره ما دي کې یو اشکال بعض علماء کړی دي رؤیا الانبیاء وحی ولې زګل بیدار دي نو د ابراهیم علیه السلام په مسله وخت اعتراض ورته دي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله خوب نو التبتی د سوی یا بني انی ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى چې سوچ کوا څه دي خیال دی نو چې ارکله وحی وا نو مشوره په دې سره ولې کوي مشوره خو خلک په هغه څه کې کوي چې علم ورتني نو بل نه مشوره والی نو چې ارکله د خوب وحی د وحی متيقن شک پکې دي خفا پکې دي نو په دې سره د مشورې ضرورت دی معلومي کړه چې دا په خوب کې شک وو چې دا څه مخوب لري تعالی لهما تر سوچو چې دا خوب په حقیقت بنا نه په ظاهر او په دې مقصد دی ولې خوب سړی باندې وقوي په خوب کې کمی څه ویلي او مراد نه دین دی نبی رسول الله دې یا خوب کې په اوس کې او مراد نه علم دی نو ظاهر کې خود تک معلومیږي چې بچی سره مشوره کوي چې بچی ما خود ته لیدلې چې تمه ذبح کولې او په زور ما ذاتره د سوچو کا دا خوب په ظاهر مراد دی په خوب بل مقصد دی بس تاسو سوچ کوي نو چې هر کله په خوب د پیغمبر وحی دا نو وحی کې په بل ځای مشوره نه وکړه او وحی باندې خو الله پیغمبر خبرې اس خفا پیغمبر ته نه پرېږي ولې مشوره کوي د دوی سره مشوره هغه څه کوي چې ته پته نه خوب کې خو الله خبر کو وحی خو تدې د پاره چې پیغمبر خبر ضرورت د مشورې سره حافظ او نور علماء لیکلي دي د مشورې دوه کوي یو پیدا د مشورې دا دوی سره مشوره کوي معلومات ته اخلي چې د ازوی مې په رضا غاړه دیو کې په زورې کوي نور د الله حکم دوستو د دوی معلومین آزمایش امتحان اخلي ګورم د بچی امتحان اخلم چې د الله د حکم سره تسلیم خام دی او کنه دا یو وجه دویم دا د دوی نه تاسو ځکه کوي چې پته ولګي چې دوی مې پر رضا تیار دی او که پر زور که پر رضا تیار دی رضا شګیدا طریقه ده او که پر زور تیار دی رضا شګیدا طریقه ده پر رضا تیار دی وخانه د لاس په بوتل الله د بچی کې علاج کوي او که پر زور دی نو بیا غي د بسلاره ګورم خوب کې به را نسم الله په ورسلم بل چانه مدد بغوړم چې راشه نه مدد او وغیرہ وغیرہ نو د مشورې مقصد دا نه دی چې د خوب وحی نه ورو دی په خبر نه دی د دوی نه په ځان خبروي د مشورې مقصد ته یو د بچی باندې آزمایش او امتحان کوي چې بچی مې سره تسلیم هم دی او کنه هغه کې پورا وخاطه فانظر ماذا ترى فانظر څنګه دی لکه یو څنګه دی لکه قال يا أبت افعل ما تؤمر يا أبت افعل ما تؤمر دا په قرینه ده ما ترانه وای ګوره کنه یا ابت افعل كما تؤمر چې ته حکم کیږي ما ترا کې شک مکو دا الله تعالی مامور په دی باندې چې دی واضح دی متقدم ذبح مراد ده نو آزمائش کوي طریقه د ذبح متعین کوي چې کرهنده په زور باندې او کتو عنده دا یو وشوا یو بل اشکال دلته ډبل منصوب اعتراض علماء کړی هغه دا چې التکه ذبح رانا انی ارى فی المنام انی اذبحک تا ذبحکو نو خوب کې هر کله پیغمبر وحیدا نو د خوب کې د ذبح الولد لیدلی و او په خارج کې څه شی متحقق شو ذبح الکبش ګړلل خوب باندې عمل نه پیغمبر په خوب عمل نه لیدلی سری انی اذبحک تعالی او په خارج کې ذبح د ولد متعینا متحققه نشوا ذبح د کف د ګډ متحققه شوا څنګه وایي دا غټه اعتراض نو بعض علماء لیکلي کا لکه زمون شیخ احمد سرهندی رحمت الله علیه باندې حواله ورکړي هغه وایي چې خوب بنده کوي نه نو کله ظاهر مرادي او کله غیر ظاهر مرادي او دا ډېر مثالونه ورکړي دي لکه حضرت یوسف علیہ السلام چې خوب کړی ده انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدين
نو په ظاهر کې شمس او قمر او کواکب ولیدل او ظاهر مراد نو څه کې مراد مور لار او رونه ذکرانګي نبی علیہ السلام پیس کړ او ظاهر کې په نه دي مراد څه دي مرادو علم هغه صورت ظاهری نه دي مراد یا تور خزه نه ولیدل چې د مدینه منورې نه وته یو پیتا نو ظاهر کې تور خود خزه ولیدل او مراد ته ظاهر نو مراد ته نه بل معنا او جګه چې ده وفاد مدینه تاسو ډیر زیات امثله دي په قران شریف کې بل ځکه مرضی ته یوسف علی السلام ته هغه طریقو بیان او انی ارانی اعصر خمرا او قبل ورته سوي واني اراني احمل فوق راسي خبزا ګور دا غلومبي تعبیر مو است هغه ولا ظاهر وست چې ته تک انګور نه چونه ګور ظاهري چې څه دي حق وتا ابل تسوي چې سبب فصله کېږي وقت باندې مارغان ته صحیح هغه بل شکل کې تعبیر یعنی دا یحضرون بسلی تعبیر چې سلی دی حق شو د دویم تعبیر هغه څه نه چې کومې دي بل څه شو وایي په خبره یا بادشاہ چې خوب لیدلی و څنګه دی لکه انی ارى 7 سنبلات خضر واخرى يابسات 7 بقرات سمان واخرى يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات وظاهر دې مراد احسالي او فرقالي مراد نو هغه دې کی وی چون کې دا خوب ظاهر خدا چې د دوی حلاله وي دا الله دې دا نه و مراد الله دې څه مراد وا ذبح الكبش نو علماء پر صخره دونه کړی خصوصا علامه عینی صخره دی ور باندې کړی چې ګوره دې کې یو تقلید النبی شو پیغمبر ته خیو شي خی ورته یو شي مراد بل څه دي اوس الله خو واحد لراځي چې تصحیح النبی کی اطلاع النبی کی اعلام النبی کی دا نه چې تقلید النبی دا وحی مقصد ته چې پیغمبر نه خبر دی الله خبر وعلمك ما لم تكن تعلم علمك ما لم تكن تعلم نو دا خوب مقصد ته اعلام النبی اهداء النبی اخبار النبی یو شي نه خبر پاره خبر کی دا تقلید النبی الله جدا مقصد بل مقصد کار نمبر 1 نمبر 2 خبره صدا نو یو خبره ذهن کې واچوا پیغمبر ته کله خوب راشي په حقیقت به هم الله خبرې تقلید راشي البته کله به خفاره ولي په زمان کې او کله خفا په مکان ځکه به الله خفاره ولي دا الله به یو زمان مقصدی او پیغمبر ته هغه زمانه ښکار نه کی دا الله به یو مکان مقصدی او پیغمبر ته هغه مکان ښکار نه کی دا مثال در کوم خبره باندې پوه شئ په حدیبیه کې نبی رسول الله کوم لیدل د حدیبیه په کار چې ما سره ملګری دي او د بیت الله نه طواف اوس تعبیر دا وسته چې موږ د بیت الله طواف لیکن د زمان ته الله خفا وکړه بالکل خفا وکړه صحابه ته دقه وي بما قبول چې بیت الله نه طواف کو او تعبیر هم دقه چې موږ طواف کو دې د جلال ومن تسول حوش وفصل عمر وتدقه به عمر وتسوي وتامن تنو ویل چې موږ بس خپل عمره کوم تامن تنو چې عمره وکړو بالکل مې ویل دوی ولی واپس کېږي وی تا تماویل چې څخکل وکړو دا تماویل چې څخکل وکړو دا دلته کې پیغمبر څخه پاره غل دا الله پاک د عمرې نه مقصد دا چې دا په استغفار زم کال بکې دا بروستو کې دا عمره بروستو کې په ووم کال باندې او پیغمبر علیه السلام تم دقه کال مراد نو په زمان کې خبرات دي شي درنګ په مکان کې خبرات دي شي پورا علم الله سره او چې خوب ورته کوم خو په کې وسپانیو اقا پیغمبر علیه السلام سره صحابو نو عمره وکړه یوم باندې څنګه خوب دې مکه ته عمره وکړه نو په زمان او مکان کې خبرات دي شي بالکل راځي شي او خوب کې خبرات ناراضي نو توجیه تقلید النبی ولې شو نمبر 1 اوس دیمه خبره صدا دویم دا چې الله پاک مراد ذبح د کبش ته نو دې کې څه عائشہ به راځي نشته ورته تم الله وی الالک نو الله ولي وی چې ان هذا له البلاء المبين بلاء مبين بلشوا او بیا الله پاک بل دی وی وفديناه بذبح عظيم صریح رته فديناه بذبح عظيم څه مطلب چې دا موږ بدل کړ په بلا کړه معلومیږي دا چې هغه ګډ مقصد نو مقصد ذبح دا ولد خلق دې راوستلا نو بلای مبین ورته ولي وی کړه الله وی بلای مبین دا
بلای مبین ولې دې ذبح د ګډ مقصد ولا الله او فدیناه معنا دا چې موږ له بدل کا نو تبدیلی بیا ولې رااله چې مراد چې نه ګډ وو تغلیط النبی بیل کو په کویږي په خبره نو دا ټول خبره دې خبره دلیل دي چې نه ذبح د ولد مقصود وا مراد ته نه کبش نو او په ظاهر بل دا شبلی نعمانی نه دي تاسو سیرت النبی دې لګره هغه کم وخت بل خطرناک معنا کوي هغه وی ویره دې مراد دا چې دا زوی بر بیت الله مجاور جوړه اني اذبحك افسوس ته اني اذبحك فانظر ماذا ترى يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين او تسياق سبق صبر بعيد تعويل چې مراد نه چې بیت الله مجاور دی منجور بچیا مجاور ته جوړه دا خبره خطا ده کمزور خبره ده بل یو جواب کړی دی علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو بل جواب کړی او حافظ ابن قیم په زاد المعاد یو ډیر خپل خبره کړی دا او دا کشمیری ته دا خبر اور مخکې کا علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی ګورا خوب تو ګورا چې خوب یې څنګه دی دوی یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك انی ذبحتك نری اذبحك مقدمات لیدلی مقدمات انی اذبحك چې علالوما انی ذبحتك نری چې مالال کړي مقدمات تابع لازونه او ترتیب تړي او چاړه راواله او سمله او کشورو کې مقدمات دې لکه اذبحك باندې بالکل عمل وشو چاړه راخره خو چاړه ورته سوی نو نه لاله چاړه نه لاله نو الکم شی وتعالى خو دې حق په خارج متحقق تغلیط النبی رانه دی ٹھیک ده رسو په حفاظه چې د مقدمات نه پس په ذبح حقيقي متحقق شي کنه شي ٹھیک ده په مستقبل کې حفاره لا اس پروا نشته حفاره سره د فقېسلې کې حفاظت نشته اس تغلیط نشته مقدمات دي او په نفس الامر کې مقدمات متحقق شو خو د مقدمات نه پس چې دا مقدمات به حقیقت ته ورسیږي دوی به مړ شي او که به ونه رسیږي ما وی زمان مکان او عاقبتونو کې حفاظت مشکل خبره نه ده بلاء عظیم هم شو مقدمات لیدل ان هذا لهو البلاء المبين بلاء مبين هم شو وفديناه بذبح عظيم هم شو الله وی چې مقدمات نه پس د دې خبرې امکان لري چې دوی مړ شي او د دې امکان لري چې مقدمات به درګر شي او منتج بنشي په ذبح د ولد منتج بنشي په ذبح د کاش باندې الکه شاته د معنا بسنګي مزیدار ده څونه ځای معنا کړی دا اني اذبحك فانظر نفك تغليظ النبي راغه مقدمات صادق او بلاء مبين شو او فديناه بذبح عظيم شو او دا حافظ ابن قیم معنا باب سره سمانه هغه ذات المعاد کې ډېر خپل معنا کړی دا زمانه راځه تاسو هغه سوي هغه وی چې بالکل مقدمات دي اني اذبحك لذي عملي ذبحكما بالکل ټیک ده او چې کله سملو نو نسخ قبل العمل رااله نسخ قبل العمل رااله او د موږ سره مثال شته نبی عليه السلام باندې 50 موضوعونه په معراج کې فرض کړل عمل نه شوی 50 عملا ور ثوابا نه ثوابو څنګه 50 دي 50 عملا منسوخ شو سوره اغلل ده نذير شو نسخ قبل العمل نذير موسى موجود دي نو نسخ على تفكور دور تغليط امران غير قد خفت وزيب على لوما او بلاء عظيم مشوجي بلاء مبين مشو او فديناه بذبح عظيم تقادر دي خبر کی جنت خراب ہے جسے سب لوگ زور لگے یا لوما فورا حکم اللہ منسوخ کو او بناسخ نو خبر کرے ٹھیک ہے فناسخ کلا پیغمبر اللہ خبر نہ کی رسل پہ خبر کی فناسخ رسل خبر کا نو حاصل د مسئله ته چې نوم د انبیاء نوم نه مراد نه رؤیا د انبیاء او څه دی لکه وحیدا دغه شک شو انیستا لبیدار دی ته یو خارجي ښکار د بیان نه اول ما بودي ابي من الوحي نو بتوي چې شروع مخکې شوی د فصل وختم باندې رب العلنا او اس اشکال نشتا او کوي چې د جماهیر خبر اخلي نو اطلاع توحید من حيث انها مقدمه رؤيا صالح في النوم فوق نوم قيد لقوا من شو كذا من التوحيد فكان النبي عليه السلام لا يرى رؤيا نبي يو قبلرا الا جاءت مگر ظاهر دبا فشان د چاوند سبا
فلق څه ته ویل کېږي؟ چون ته. قرآن حکیم کې الله وی فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى. نو چون سره ذوق لازم دی. دا تیار اوشلیږي، دا تیار اوشلیږي. چې اوشلیږي نو فجر کاذب داسې طویله یو رڼا په دې افق کې موجوده شي من الشرق الى الغرب. نو لږ ساعت بس داسې تېرې شي، دا بل چانس تېرې شي، نو معترض فی الافق رڼا موجوده شي. نو ذکر د فلق معنا لازمي ته مراد راغه د چون سره څه لازم دی؟ شابسه هغه رڼا ذوق ور سره لازم دی چون سره. نو ګورې څه معنا لازمي ده. قرآن حکیم دې کې الله وایي قل اعوذ برب الفلق، او د فلق د نوم سبا اخلو. نو دا کوم دا سوال دی چې لکه چون او سبا نه دی، نو موږ وایو د چون سره لازم فجر دی. نو التم فلق په معنا د مخلوق، فلق په معنا د مخلوق، لکه خلق په معنا د چا سره شو؟ د مخلوق سره. نو معنا لازمي اخل التم اخل بالذکر اخلما الا جاءت راتبا مثل فلق الصبح، پشان د چاون د صبا، یعنی پشان د ذوق د صبا. فلق نه مراد می ذوق واغب معنا لازمي چاون سره ذوق لازم شو. سوال کوا چې دا تلل او راتلل دا خو په ذویل اجسامو کې کیږي چې جسد لري، او دا سبا چې دی دا خو یو غیر دی جسد چې دا خو یو رڼا دی، یو عرض دی. نو دلته جاءت معنا ما په ظهارت سره وکړله، الا ظهارت مګر ظاهر بشو دا خوب پشان د فلق د سبا، پشان د چون د سبا، پشان د ذوق د سبا. پس کې تشبیه وسره ورکړي، پس کې په وضوح کې لکه څنګه چې سبا رڼا راوخیږي او دا واضحه ده، هیڅ صفات پکې نشته، دنیا وسره واضحه شي. وضوح کې دا قرانګي دا تعبیر د خوب پام واضحه. او یا حافظ یو بل خشته معنا لیکلی دا هغه څه وایي؟ وی لکه څنګه چې سبا راوخیږي یو شی روښانه کی په دې اشیاء کې څه خفاني. وی د قرانګي دي خوبونو د نبی علیہ السلام زړه روښانه کو تیارې ته ختمه کړه. چې څنګه خوب لیدل به روښانه کېده چې کله د پیغمبرات وحی راتلو ولا لا چې بل خوب به لیدل نو قدرتونه ختمېدل. انسان کې د بشریت د تقاضا مطابق د قدرتونه او کوم عوائق د بشریت دي اگر ورو ختميږي، مقدمات ضرور ختميږي، او د پیغمبر علیه السلام صفا القلب او توجه الى الله او د دنیا نه ذهن کټ کېدل، الله ته توجه پیدا کېدل، دا واضح کېږي. نو دا تشبیه په څو ځایونو کې شو، په ذوق یا په ظهور کې چې څنګه سبا سره سبا ظاهر شي وي، دا چې سبا راوخیږي ظاهر شي دی د شپې په نسبت. د قرآن کې د خوب تعبیر هم ظاهر او خفا به پکې نه وه، ولې وحی د وحی په پیغمبر الله خفا نه پرېږدي. او دویمې څه وویل په څه کې تشبیه ده؟ په وضاحت کولو کې چې څنګه د سبا سره وضاحت راشي او څیزونه ښکاره شي. د قرآن کې د پیغمبر علیه السلام د زړه قدرتونه او عوایق د بشریت هغه ورسره ورو ختمېږي او د ده یقین پیدا کېږي چې ما ته الله پاک نبوت او رسالت راکوي. الا جاءت مثل الا جاءت ای ظهرت، الا جاءت معنا څه کومه؟ الا ظهرت ظاهر دلوا څه شي؟ دا خوبونه مثل پشان د رڼا د سبا، پشان د چون، پشان د رڼا د سبا په ظهور کې لکه څنګه چې هغه ظاهر دا خوب تعبیر بم ظاهر او یا مسوي په دې کې لکه څنګه چې هغه توضیح د شی راولي، د قرانګي د صفای راولي، د قرانګي د پیغمبر د زړه قدرتونه وغیرہ ورو خط بدل او صفا د قلب ورقرات. د مقدمه تشبیه د مقدمه سره ورکړه. دا سبا مقدمه دروازه ده د نور ده، دا سبا مقدمه ده چا ده؟ د نور د دې په تیرو نور راکاره کېږي. د قرانګي د خوبونه مقدمه د نبوت ده، تشبیه د مقدمه سره شوا. ثم حبب الیه الخلاء، ثم د پاره د تراخی په زمان دی نو چې هر کله د خوبونه لیدلې شروع شو نو حبب وقشو الیه نبی علیہ السلام تعالی الخلاء ځان لواله. ولی ما تاسو ته وی زړه ولا د دنیا نه صفا کوي، راکه دنیا نه ځان لشه، زړه ولا د عوایق د بشریت نه خالی کوي، راشه ځان لشه والله ته متوجه شه. زړه د دنیا او د مافیهانه ولا جدا کوي، راشه الله ته متوجه شه، غان غار هلاک کینا او د الله عبادت شروع کا. ثم حبب وقشو الیه علیه السلام الخلاء ځان لوالد خلقنا، تفکر کی فی آلاء الله،
تفکر کی فی نعم الله، تفکر کی په مصانع د باری تعالی کې، او د خپل عبادتو کی دنیا نه کړی او څنګه ولې داسې ده د اعتکاف ولې خلک کوي دې لپاره کوي چې د دنیا نه یو خوري سړی کړ شي والله ته متوجه شي او پورا الله سره یو نسبت پیدا شي او د دنیا د نسبت کړ شي، خدای نه نسبت کړ شي، د بچو نه نسبت کړ شي، دا غ تخلی پیدا لري. موسی علیہ السلام چې الله په تورات ورغول ماته نه شو چې التثبوت وواعد موسی 30 ليله او ثم اتممناها بسلويخ ورځې په التفورات لري ولې په چلو بازي سلويخ ورځې دې د پر په چلو بازي چې د خزونه د بچونه د رونو د گاونډ د دنیا ما فيهان له توجه کټ چې چا در توجه کوي او دا قانون د دنیا سره دنیا د انسان توجه الله نه کټ کوي او دی وجه دنیا مذمت ان شاء الله کتاب الرقاق د بخاری کې وتا راشي د دنیا مذمت ته په دې نسبت باندې چې دنیا سړی الله نه کټ کوي، دنیا د سړی او د الله په منځ کې بعد پیدا کوي، توجه دی خوا کېږي دنیا ته خدای ته بچو ته نو دې تخلي کې دغه شی خطر شي. دې نه معلومیږي چې تخلي ګوره محمود د مضمون نه ده یو خو هغه لا رهبانیت فی الاسلام حدیث شریف کې راځي رهبانیت نفسه دعوها وما رعوها حق رعایتها، هغه رهبانیت د عیسایانو ته نه مراد کوي، فرق تاسو دا تخلی وقتی دا هغه تخلی وقتی نه هغه همیشه لپاره ده دایمي ده په غارونو کې بپراتو خزه بیان کولا بچی بیان راوړل د دنیا شغل بیان کاو او لګیا بود الله عبادتونه وکړه اگر چې مستا انګريزانو راهبانه وځي او په محل کې نه او تخلی مخکې په غارونو ځګلو کې وا او جنګړو کې وخت دې کې تخلی ده په محل قصر کې په قصر کې تخلی ده او واده نه کوي او جنکه ولا چاپیانه کوي د دنیا جنکه را رواني او صاحب دې راهب صاحب لازم ته دعا دی غواړم نو څوک په شاته ناس جاپی ورلکې او څوک په خلیر ته ناس جاپی ورلکې او څوک سر ته ورته ناس مالکونه ولکې او ځان له تخلی ور سره کوي هغه تخلی کړه دی ور سره کوي تخلی ور سره کوي دی ور سره تخلی کوي تل وخت دا هغه رهبانیت دی ما اگر کې د سواد دی هغه ته تبلیغ کې افریقې ته هغه ما ته خپل خبره کوله موږ یو ځنګل کې یو ځای کې ناستو او هلته کې ما خپل تعلیم تا خلک مراغون کړو ترجمان دا سره د خلک مونږه تعلیم ورته وی خلکو چې د مقام غر دی غار کې راهبنا دي ځایا دا شي دا راځي د ورستو کوم بیا باندې پیله بهر کیف وجدي کې او راهب ناشته په دې غار کې دنه او دې صرف په میاش کې یا په سلويخ ورځو کې یا شل ورځو کې یو ورځ روزي او پته نه چې کله روزي د دنیا وته ناشته چې دې کله روزي به کله روزي کله به روزي دې خوري سره کیسه چې کله روزي ځان سره لګ ډوړې وردان نو په هغه ډوړې دې د الله سپینځل شل ورځې میاش په گزاره کوي نه بچیستا نه قدرت نه بس شوقم پیدا چې کېره کدام ته ویلي دي وی چې موږ تعلیم شروع کړه خلې راو وی چې راوته وی یو راکوټه باندې ټوټه ځان له دې عورت نه پټاو کړي نو باقي ټول بربند دي عورت ځان له پټ کړي په یو راکوټه ټوټه شلې دلې چې عورت په پټه هغه باندې ځان ټینګ کړي دي نور مکمل بربند ګیرم غټه دا برېتم غټ یو سرم ببر دي دا ځنګل یو حیوان دی راځي موږ سره کې ناستو او دا او تاسو دې لکه دا دکی پشان دي وه پکې بالکل ختمه ده غټه غټه جامې روزي لاسونه ټول اډو کې کوي او راځي موږ سره د خپل په سر باندې کې ناست چې څنګه کې ناست موږ په تعلیم کو او موږ په دعوت ورکو دي خلکو لا پد پکې کافرانو عیسایانو هم پکې ناست په ترجمانی کې دلا وی دا وځل دې ناست باقاعده او دې چاله وی بیا موږ د دعوت ورکړې ما وګوره کله دعوت د ایمان ورکو وی دعوت د ایمان مولور کوي ته خو جاړه وی تمره و جړل چې هغه اوخ کې په دا ګیر روانې دی بیگ خو یې څه نه هاو پر نه ناو یې څه نه وي او چې زموږ دعوت ختم شو پتا ټوپله دا نه راته کولاړه وغاټو په پښتانه وی هندوستړې او خدای نه اته شي نو یو دا رهبانیت دی هغه دایمي او ابدي لا تعلقي د دنیا نه ده هغه ممنوع ده او یو دا وقتی
تخلی دا دې د رهبانیت نه لا رهبانیت درستا دا تلويخ ورته دا د قرآن حکیم نه ثابت 40 دن تخلی دا چې زمون بزرگان دا صالحین او دا پیران دوی چې دا طریقه چاته اوخې نو بیا تلويخ ورته چې لپه وګاسي چې تلويخ ورته جمعه کې کېنا او دا چې کم اوراد اسباق مې درکړ دا ټول پاخه کوسه پاخه دا باندې ډیر زیات وایا او لبدان لکه د خلقونه دا ثابت دی په نه ثابت دی د موسی علی السلام الله نقل کوي او انکار یې نه کړي او دا څنګه دا الله سره اتکاب په حدیثونو ثابت دی دا نه تخلی پکې دا نو دا تخلی وخت شو او د عیسایانو رهبانیت محبت دی د دوه منځ کې دا یو فرق شو او پیدا خوشتري ور هغه کې نقصان څه دی هغه بچی نه راوړي او چې د نیکی کوم بچی نه راوړي ها دا هغه غټه نه کیدا حالانکه بچی راوړل هم نه کیدا یو سړی چې لګیا دی د تسلويخ نه لس کال په غار کې تیر کا نو ته خپل ځان له عبادت کې او کوشش وکړې چې ځان د جهنم نه لري ځان نه بکې یو کافر نشي مسلمانولې او چې خدای دې وکړه او واده دې وکړه نو درځن مسلمانان پړو چې تسلی نه دي څونه به خیر ورته دولت زیاده خطار اورل بیا د اغیلور نه به سونه پیدا کیږي دا غزوینه به سونه پیدا کیږي او تر قیامت پورې به سلسله نسب کم ځای ته رسیږي دا ټول چې منځونه کوي او ذکرونه کوي ستا پکاته کې لیکلي کې دی وجنه شریعت تا باندې واده لازم دا رنګ خدای سره بیبي سره یو ځای کېدل الکه دا سړی بعد خلک څه موي ما پیر ته ډېر خساره ولې دی واده نه کوي او پیر ته ډېر زیات خساره دی او خدای واده چې کوي خدای سره به ورځي نو د خدای عبادت پاتې شو واده لچې ورغه خدای سره به شپې جما کوي د خدای عبادت پاتې شو او خدای له ډوډۍ وروړي بچی له وروړي د خدای عبادت پاتې شو نو پالیفلام جبلی چې خدای له ډوډۍ وروړي ثواب نه تاسو نه ثواب وکړه هغه نفلی باندې ته فرض دي خدای له ډوډۍ وروړي فرض دي نو فرض اولاوي کې نفل اولاد او چې بچو له نفقه وروړي نو ته نفل کې ذکرونه کې تسبیح هغه نفلی عبادت دی او بچو له نفقه وروړي څه دي فرض نو فرض عبادت او چې ابي بیا موږ کې تاسو نه ثواب شو او خیر سره جماعت ده دغه ثواب نشته رکه دا څه څومره ثواب دی پیرډه کښتو کړي وی اجر دی ګوره نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې سړی کور ته لاړ او خدای ته خواندل او خدای ته خواندل دې کې مجر دې کې ثواب دی اړو سبحان الله مونږ هغه دې جواب دا ټول نابالغ حاصل د خبره دا شو مولانا صاحب چې خدای سره یو ځای کېدل جما کول ثواب لري خدای سره اسی مکالمه کول او خدای ته خندل او خدای خاون ته خندل دا بقیده اجر لري ډوډۍ راوړل جامې ولا راوړل او خدای سره ناسته کول دا غي حالاتونه دان خبرول او بچو لري د کول مکان جوړول دا ټول ثوابونه دي نو پیر صاحب خسړې دي او واده نه کوي او بچی نه وروړي عبادت کوي مې پیر صاحب نا جوړه دي ویلا دا ټیک نه دی دا توره پساده مخکې ده یا زرا مخکې ده یا زرا نو حاصل د مسلې دارې په دې مې کوی کړې چې دا تخلی مستقل تاوان لري بعض خلک قسم تخلی کوي او پیر سے بودی بور کی وزا او پلان کی زیارت کې چلاو باز الکه زیارت کې ولې چلاو باز بیت الله دې زیارت کې ولې چلاو باز یو منځ د جمع سره وکړه دومره ثواب دی شو لکه چې زیارت کې څو مونږ نه کړی او ویش کړي زیارت کې مونږ څه کم لګي او مونږ خو په خپل محله کې بهتر د جماعت په خپل محله کې د بلې محله د جماعت ته ثواب زیات دی نو تخلی په ځنګل کې نه او تخلی په زیارتونو کې نه او زیارت سره خوا کې مونږ براشي ان شاء الله ولذي درته مکروه هم دی قبر سره خوا کې او کنه ځان له جمعات ته الته ته په جمعات کې کنه چې هغه جمعات کې دلته ولې نه کې نو دا څه خنري نو هغه رهبانيت چې اسلام کې ممنوع دي او مستقله کې لوی تاوان دي او دې کې چې رهبانيت ته دا خو د خدای نه ولته ولته دان لښوي یو سرویس ته دان لښوي مستقل نه دا ډوړې هم دی ولا کړی دی جامع هم دی ولا مخ کې نه کړی دی دوغو هم دی ولا مخ کې نه کړی دی انتظامات خدای تاسو پرې خو دا او د ډوړې جامع هم نه کړی بیا د اعتکاف نه ګناه ده خدای له وقت بل تنظیم وکړي او چې الله واسه او په جمعات کې واسه فرض نه پاتې نشي نفل جماعت ته پاتې نشي او د قرانګي حضرت دا ګوره دا تخلي وقتی پیدا مې دته وکړي او د تخلي مستقل نقصانات به دته وکړي وکان يخلو بغار حراء غیر منصرف ته نو غار حراء وایا
الف پکې راغی کنه ممدود او حراء هم ویل شي بعض علما حراء ورته وي خو خیر د دې غیر منصرف نه حراء وایا هغه کې به کولا اوس مولانا صاحب دا فقہ چې غار حراء ولې مختص بعض علما وي د عبد المطلب بدل عبادت ده لیکه به ایو قول دي بعض علما دا وي چې دا غار چې دی کنه او دا ما په خپل مشاهده کړی دا غار داسې ځای کې جوړ دی چې یو خو د خلکو د وصول نه اوچت دی څوک ته نشي رسېدلی نمبر 1 نمبر 2 هغه غار په داسې کیفیت جوړ دی ته جوړ عبادت لري او بیت الله ته ښکاري زه ورته خطر یم خو ډېر مخکې اوس شم خطر ډېر مخکې ورته خطر یم نو چې وخېږي غار ته د ځمکې نه 1 کیلومتر مزل دی 1 کیلومتر او دا کیلومتر مزل چې ټول په غر کې ډېر ګران کار دی تاسو کار نه دی چې بره وخېږي بیا به لاندې کوزېدل ځان لغم دی نو ما چې وکتل مخامخ دا حدیث مې رامخ کې چې مې وکتل نو د بیت الله د جومات برنډې او منارې راته ښکارېدلې چې کوم مخامخ د صفا او د مروه سایډ دی هغه ته مخامخ ښکارېده نو ما فورا فیصله ذهن ته راغله مې د نبي صلی زمانه کې برنډې نه وي او د جومات آبادي نه وه نو که دا برنډې ته لرې کې عین بیت الله مخامخ عین بیت الله مخامخ ښکاري ځکه ما په خپله دغه یو د بل نه اورېدل دي یو خپله مشاهده ده نو ما خپله مشاهده ما سره حاجي صاحب محترم احمد حاجي صاحب هغه دې خبرې کوه دی ما ویل حاجي صاحب راشه ګوره یو نوې مسله درنه معلومه ما مخامخ څه ښکاري ګوره ورته مخامخ نو د بیت الله مبارک نه ګیر چاپېره چې کوم برنډې دي د جومات هغه آبادي ده هغه مکمل منارې هر څه ښکارېدل ما ویل که دا منارې ته لرې کې بیت الله به ښکارېده که به نه ښکارېده نو هغه جوړ په داسې کیفیت چې ته به دا جوړ عبادت لرې سړی پکې ودرېدی نه شي اوس هم پکې نه شي ودرېدی ډډه به پکې وي او خپې به پکې غځې د باران نه پکې محفوظ دی د نور نه پکې محفوظ دی مخامخ بیت الله ښکاري او د ځمکې نه 1 کیلومتر اوچت دی نو نه درته څوک در رسېدي شي او نه څوک مجبوره کولی شي دا د غار حرا وجه تخصیص شوه یا دا د عبدالمطلب د عبادت ځای دی یا دا وضع داسې ده چې عبادت پکې په اسانه کېږي چې د خلکو نه لرې دی څوک در رسېدی نه شي او یا دا چې بیت الله هم درته مخامخ ښکاري ویتحنث به پکې به عبادت کوه تحنث ته ویل کېږي باب تفاعل دی تحنث يتحنث تحنثا او تاویل په اصول لري کې چې باب تفاعل یو خاصیت سلب ماخذ دی نو حنث ګناه ته ویل کېږي حنث حنث دی لکه قسم کې حنث په ګناهګار به نو حنث او حنث ګناه ته وي نو ترک د حنث به کو پکې ما ته ګوره چې یو سړي ګناه پرېږدي دا عبادت دی که نه دی یو سړي د ګناه نه ځان ساتي لکه ګناه نه ځان ساتل دا عبادت دی دویم معنا لازمي بوالما چې ځان د ګناه نه ساتل مستلزم چا دپاره دي عبادت لره دي دې سره لازم عبادت دی نو دواړه خبرې مې وکړې یو خو تحنث ترک د ګناه دا مې عبادت دی چې دلته بیت الله سره خوا کې یما په دې بوتانو به نظر لګي او چې طواف کومه نو بوتان ګیر چا طرف ساتري چې باغی باندې خامخا د هغې منځ کې تاویږم تر اخره دې نه ځان وساته دې نه یو طرف ته شه نو ترک د حنث ترک د حنث ترک د حنث دا هم ثواب دی دا هم عبادت دی او یادا چې د ګناه نه ځان وساتي نو سړی نور عبادت شروع کی معنا لازمي بواخلو وهو التعبد الليالي ذوات العدد دا مدرج راوی نه دی دا د عائشې صدیقې قول نه دی دا د ابن شهاب زهري قول دی تحنث څه ویل کېږي وهو التعبد عبادت دی الليالي د شپو ذوات العدد د شمیر قبل مخکې د هغې نه ينزع چې سړی واپس شي له اهلي آل خپلته یو ځای کې سړی داسې عبادت وکړي د شپې پي وي چې کور ته لا واپس شوي نه قبل ان يرجع الى اهله دا ابن شهاب زهري کې دا تعبیر وکړی ولې وکړه دا توضیح یې ولې وکړه دا پر رهبانیت باندې رد کوي چې رهبانیت مستقل تنهایی دا د عیسایانو وانا او دا مستقل نه دا زوات یو شپې دي زوات لیالي زوات العدد او د شپې ځکه وي یوازې شپې نه ورځې هم دي خو عموما عبادت د شپې زیات انسان ته محبوب لګي په نسبت د ورځې زیات سکونی پکې نشوري نه بل شي وي ځکه تعبیر په لیالي سره وکړه وهو التعبد تحنث وکړه د مری تحنث مصدر تر راځي کله چې ازمار قبل ذکر شو نه د اعدلوا هو اقرب للتقوى د قبيلين شو هو ضمير عدل تراجي دي په ضمن د اعدلوا کې دلته تحنث تراجي شو التعبد عبادت تولدي الليالي شپه ورځې لازم وي ذوات العدد د شمه هغه رهبانیت د عیسایانو رد راغی هغه مستقل تنهایی وي قبل د اسی هغه دی د اسی تاکید شو د مخکې ذوات العدد نوم د قبالونیږي او د تعبد به کوم مخکې د غیرین يرجع الى اهله بالاخره لا ورځې تیری کړې او یو میاشتې تیر کړې
لس ورځې یو میاشتې تېره کړې ده. اوس دلته سوال کوه چې عبادت یې څه کوه، څه عبادت یې هلته کوه؟ نو بعض علما وایي د ابراهیم علیه السلام په دین لګیا، د ابراهیم علیه السلام د دین آثار وو، هغه لګیا په هغې خپل عبادت. ټیک ده چې شرک ورسره مخلوط شوی خو علیه السلام خو د شرکیاتو نه ځان ساته. نو د ابراهیم علیه السلام د دین څه بعضې آثار پاتې وو، هغه عبادت یې کوو. او دا معنا راجحه ځکه ده چې په بل روایت کې یتحنفو دی، په بل روایت کې دی یتحنفو. او دین حنیف د ابراهیم علیه السلام د دین نوم دی، لکه زمونږ د دین نوم اسلام دی، د ابراهیم علیه السلام د دین نوم څه دی؟ دین حنیف یتحنفو. او بعض حضرات وایي چې نه، تفکر فی آلاء الله لګیا دی کوي، د الله په قدرتونو کې او د الله په صنایعو کې لګیا دی، او سوچونه کې او د الله قدرت او د الله الوهیت سره نه معلوموي. او دا څه چې دی دا کتاب نه غواړي، دا استاد نه غواړي. د دې وجه نه حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي که یو سړی په یو شاهق الجبل کې لوی شو او ته هیڅ قسمه دعوت د پیغمبر او د کتاب دی رسېدلې، نو دې به خامخا په خپل عقل سلیمه د الله وجود او توحید معلوموي. او کله معلوم نه کړي الله به تاسو که په پیغمبر ایمان لرونو پروا نشته، که دعوت نه رسېدلې، په کتاب ایمان لرونو پروا نشته، دعوت نه رسېدلې، او که الله ذات نه منکر و دی یا د الله د وحدانیت نه منکر، الله به تاسو کوي ولې عقل نه معلومیږي. او بیا انفسکم افلا تبصرون، بل ځان نه دا شی معلومیږي. نو څه مطلب چې تفکر په الا الا لګیا لکه پر قلب سلیمه ده. او یا یو بل جواب درته کوم مې در حافظ ذکر دی وی نبی د نبوت نه مخکې ولی خو دې کنه، نبی د نبوت نه مخکې دی ولی نو که څه پرته شي. او زه تم ډېر کولی جواب کوم دما والا وره مخکې د رؤیا صالحه او ذکر دا علم لیکل دي، علم لیکل دي، حافظ هم لیکل دي، مخکې رؤیا صالحه راځي. نو خوبونه کې وته الله د عبادت شروع نه کوي. نو څلور جواب شو یا د ابراهیم علیه السلام د دین چې کوم آثار په هغې لګیا دي او قرینه تحنفو دی په بل روایت کې. او یا مې څه ووایي یا خپل عقل سلیمه سره د الله په اعلاو کې لګیا دی، خپل سوچونه فکرونه کوي. او درېیم مې څه ووایي مولانا صاحب چې نبی قبل النبوت ولی خو خامخا دی، نو کشف ورته کېږي. او څلورم مې څه ووایي خوبونه ویني په هغې ورته الله د عبادت تعین کوي. ویتزود لذلک دې له به توښه وړله او دی زر چې یو ناشنا وویمه توخه به ځان له یوړله. او کله چې به لیټ شو نو حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها به ورپسې توخه وړله، اوبه به مې ورپسې وړلې او توخه به مې وړله. قسم د الله په ذات چې به راوختم نو ما حضرت خدیجې رضی الله عنها لپاره ډېرې زیاتې دعاګانې، اگر چې زما دعا ضرورت هغې ته شته دی نه، خو زړه کې مې راغله او سترګې مې پورنم شوې. ما وې دا زه دې هغه وخت کې زما عمر هم کم لکه اوسنی عمر نه دی، هغه وخت کې تقریبا زه دا یو نوي خبره ده 91 کې تللی 91 کې تللی. نو 91 کې یو کم 10 کاله یو کم 10 کاله ده نو دومره ترون نو ما او بیا هم چې زه برا او ختم په خو احسن وکړم پرې به تکلیف راځي. ما وی ګوره زه انسان کم نوجوان او سړی او خدیجه ښځه ده زنانه ذات دی، او زه یوازې نشم پاتې ځان سره صفوان وړي او ځان سره وګوري. څومره محنت دی غریبې کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله څومره خوب هغې ته اصل کې پته و چې زما د خاوند یو ملغلره جوړېږي، زما د خاوند نه یو شخصیت جوړېږي، راکړي چې څومره تعاون ورسره یې وکړه. نو خدیجې رضی الله تعالی عنها به ورپسې لګېږي یتزود لذلک. دې نه یو بله مسله معلومېږي، دې نه ډېرې خبرې معلومې شوې، یو به ترې وباسو. یو خبر دلته بله معلومېږي چې توخه له توکل سره منافي نه ده. بعضې خلک وایي اسباب مې استعمالوه وي دا متوکل دی. هلکه متوکل پېژنې چې اسباب بالکل نه استعماله او قطع نظر د اسبابونو کې دې ته تعطل او تعطیل وایي. دې ته توکل دې ته وایي چې اسباب استعمال کا خو بروسه په دې اسبابو مه کوه، بروسه په الله وکړه. اسباب مؤثر حقیقي مګڼه، الله مؤثر حقیقي وګڼه. اوس ګوره که یو سړی ډاکټر نه علاج نه کوي دا تعطیل توکل نه دی. یو سړی ډوډۍ نه خوري دا تعطیل الاسباب دی. ډوډۍ خو الله پیدا کړې ده ژوند لپاره ده، یو سبب دی. اوبه نه څښي، ښځه نه کوي او ډوډۍ ځان سره خزانه نه ږدي دا تعطیل الاسباب دی، دا توکل نه دی. ډاکټر له لاړ شه خو دا ووایه چې ډاکټر به مې نه شي جوړولی، څوک به مې جوړوي؟ الله. ډوډۍ به خورم بس کم خو په دې کې د انسان د حیات طاقت به څوک اچوي؟ الله. اوس یې توکل په الله وکړه، نتیجه الله ته سپاره. اسباب مؤثر حقیقي مه ګڼه، مؤثر حقیقي رب العالمین ګڼه. دې ته اوس څه ویل کېږي؟ دې ته توکل علی الله. او چې ته وایې چې نه زه بلکل اسباب نه مستعملوم، دا نه شیخ الاسلام جوړ کړه
ګڼ کپ پیر دې دا نه جوړ کړو د قصه ښه استعمال یې خو د خلکو مخکې نه استعمال نو دا خلک صفتونه کوي لکه ډېر ښه سړی دی غول نه کوي دا ډېر نیک سړی دی غول نه کوي دا څه خبره دا ډېر نیک سړی ډوډۍ نه خوري پیغمبر نه زیات نیک څوک شته ډوډۍ نه خوړل دا ډېر زیات نیک سړی جامې نه دي بربنډ ناست دی او نور یې هم نه سوځوي الله اکبر دا څه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا باندې ورنه پرده کوله کوټه به جوړوله او صحابه په پاسه چتره جوړوله خیمه به جوړوله او نبی علیہ السلام مبارک په خپل اسباب دې وخت کې لومبه وحی نازلېږي حضرت اسواوره دې وخت کې لومبه وحی نازلېږي لومبه وحی او پیغمبر هم دې وخت نبوت ملاويږي او دې وخت کې د الله طرف ډېر کېږي اوس او جبريل په میاس کې راځي نو باید چې دې وخت کې اړو توخه نه وي دغه وخت کې مرتضی راځي دغه وخت کې نبی هم د ستوان راځي چې دا کوم وخت وتا الله سره نسبت ډایرکټ او جبريل راځي دغه وخت کې ما اسباب شته چې تزود لذالک نو دا مطلب نه دا هغه اخباریت باندې رد شو ها هغه فوټې غوډې ته لا ډوړې خبره خبره ټیک ده چې هغه شریعت کې کوم هغه اعتراف پکې مکوا او درې مېسا تخېټې مړاوا دا ډوړې او نور دا مطلب نه چې ډوړې مخړه او ته نسبت شوي نه جوړه مخکې ده ثم يرجعوا بیا به واپس کېده الى خدیجه ذات خدیجه رضی الله تعالی عنها د مشر بیبي وا د نبی رسول الله عمر مبارک 25 کال او د حضرت خدیجه عمر 30 کال په نکاح ورسره شوی او حضرت خدیجه د پیغمبر هم لومبه بیبي ده او د هغه بیبي ده چې د نبی هم ټول اولاد ته پیدا شوی ټول بچی دي نه پیدا دي سوا د ابراهیم حضرت طاهر او طیب حضرت طاهر او طیب در دې بچیو او بل کوم یو دی قاسم ابو القاسم چې ورته وي د دې بچیو او څوک دا طاهر او طیب یو حساب ها او ابراهیم د ماریه قبطیه نه پیدا او لونه څلور وي حضرت زینب ام کلثوم رقیه او حضرت فاطمه دا د دې اولاد د خدیجه رضی الله تعالی او ما تاسو د ویلو کنه ټول مال نبی هم توقف کړ چې کوم کورو د دې هغه پیغمبر رسول توبه نامه توبه وړي د مالدار و دومره مالدار و چې څومره قافله به د مکې نه د شام ته یا یمن ته نو چې د ټول اهل مکه به څومره مال او نیم بر دی دا غي برابر نیم بر دی او دا چې نبی اسلام په مضاربت باندې مال ولا ورکا او د دلال سره مال یو شام ته نیمه ګټه به صحیح نیمه به زمي د دې غلام وسره ترې غالبا مې سره نو چې واپس نبی رسول الله راغی نو هغه غلام خدیجه ته ټول الو جدا الکواغه چې داخله زمانه د پیغمبر نه خري او راهبانو د ټولو پیشنګوي ورکړي او د پاسه په سوري ګرځي دا ګوره معجزه وخه کله به دا سوري او کله بنو دې د معجزه وي معجزه پیغمبر اختیار کینی کله به سوري نو خیمه کې به پاتې کېږي اونې لاندې به ډېر زیات روایت پکې راځي کله به سوري او دې بیا ویرا شاګه در روان دي او اتفاقا دغه وخت د عليه السلام په فرمان دی وړي دي سوري ګوره اقوا دي انور دي او هغه سوري دي نو بیا خدیجه رضی الله تعالی عنها په خپل نبی علیہ السلام مبارک ته دعوت ورکړ چې تاسو سره نکاح وکړو نو پیغمبر علیہ السلام د ابو طالب په تربیت کې دغه وخت پورې هغه سره مشوره وکړه هغه ډیره ښه ده نکاح ول ابو طالب کړل دی نکاح وسره شوی ده او د نبی علیہ السلام مبارک دې سره ډیر انتهایی حب عائشہ صدیقه وی زما وخت کې دا نه و نو هغه بن باندې غصه پکاري چې موجود دی دا خو زما د پیدایښت نه مخکې مړه وه بالکل لیکن نبی علیہ السلام به دومره ذکر کو چې مال بغیرت راځي دومره صفتونه به ونه کول او کله به ګډ چيلي حلال کو نو د هغه وخت به د خدیجه چې کوم خزه دوستانه وی غیله به لګي دا وفات نه پات نو ما به وي چې په دنیا کې بل خزه نه د یو حمراء او شتين سرو وقفو ولا خزه دا چې بډای شي وخت کې سره شي وی عليه السلام او فرمایي انها كانت وكانت دقه خزه وكان وان لي منها ولد كما تبتين پیدا دي او یو ځل جبرئیل علیہ السلام راغی الله اکبر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ وی هغه خدیجه را روانه ده او اقراها من ربها السلام ربنا بسلام وبش او زیر ولا بشرها ببيت یو بیت د یوې لؤلؤینا من قصب یو لؤلؤه مجوفه کې ټانکو پیون بپکینی هغه زیره ولا ورکا نو چې الله په سلام وای ماشاءالله دین له خبره بل کې دي څنګه له خبره نو دا خدیجه رسول زندگی وسره تیر کړ نو علیه السلام
د پلار نوم یې خویلد و خدیجه بنت خویلد. پلار نبی اسلام چې کله قانون باغه وخت کې چې کله واده وشو نو دا ښځه به د خاوند کور ته نه راتله، څو ورځې به دا سړی هلته ښځې کره ته دا د هر چا خپل رواج هغې نه پس به دا بیا راغله. نو چې دا په لاره باندې واده نکاح وشوه او د نکاح نه پس علیه السلام ته یو واقع درته ویم. نو لاره یو ښځه وه، هغه ښځه د نجومي غوندې جادوګره غوندې وه. نو علیه السلام ته په لاره کې ولاړه وه پوه شوې. نو چې په لاره باندې نه هغه خطا شو، هغه د عبدالله د والد صاحب خبره د لږ تېر وته. نو دا د خدیجې رضي الله تعالی عنها مختصر غوندې خبره مې درته وکړله. په 11 د نبوت دا وفات شوې ده، 11 د نبوت دا وفات شوه او دغې کال ته نبي اسلام عام الحزن وی د غم کال. او صاحب من دا د مکې مکرمې چې کوم قبرستان دی جنت المعلا چې ورته ویل کېږي هغې کې قبر دی او معروف قبر یې د مقبرې بالکل په اول کې روډ سره خوا کې د دې قبر دی د خدیجې رضي الله تعالی عنها. نو واپس کېده به خدیجې ته فیتزودو وخبر لمثلها تفاز مثل دغه لیالي حتى ردیح د پورې جاء فراغ علیه السلام الحق وحی راله او دا ما اوی ولسم رمضان اختلاف پکې لږ رشته دی او دا ګل رضوا وهو حالي په دې حال کې جعلهم في غار حراء وغار حراء کې وحی راله. نو فجاء في تفصيليه چې وحی څنګه وا راغی وت الملك الف لام عقدي دی جبريل عليه السلام. دې دریو فرشتو نومونه معلوم دي، جبريل، میکائیل او اسرافیل. او د اسرائیل علیه السلام دا نوم چې دی کنه دا نشته په حدیثو کې. ملک الموت ورته ویلي جاءه ملک الموت، دا اسرائیل نوم بالکل نشته. او دا جبريل، اسرافیل او میکائیل دا نومونه ثابت دي. دا ذهن کې واچوه. راغی وت الف لام عهدی دی او په دلیل د نور روایت او جبريل علیه السلام فقال عليه السلام دې او فرمایي اقرا قولوا فقال نو عليه السلام ورتسوي فقال عليه السلام او جبريل تا نه فقال او عليه السلام عائشه تا او عليه السلام چاته عائشه تا چې فقلت لجبريل ما جبريل دو ما انا بقارئ ان خلستون كنيما ور جمله اسميه لپاره دوام او استمرار ده د امي محض بلستون کې نه. حضرت دلته یو بل اشکال دی اوس ادا چې دا واقعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه صدیقه نقل کړي دی وسوله پیدا کړه. عائشه خود ته پیدا نه ودی وخت ځکه اول ما بده دی وخت عائشه کم دی دا عائشه صدیقه خود نبوت نه یو کال مخکې نکاح شوی دا د هجرت نه یو کال مخکې نکاح شوی دا عمر شپږ کاله او نبوت د هجرت نه 14 کاله مخکې ملو شوی. دا د هجرت نه شپږ کاله مخکې پیدا ده، نبوت کله ملو شوی دی 14 کاله خو لا پیدا نه و. نو دا څنګه وایي عائشه چې فقال دا خبره ما ته وکړه نبی رسول الله مونږه متعدد جوابونه کوو یا خدا چې دا پیغمبر علیه السلام درست عائشه ته د خپل واقع ورولې ده چې عائشه دا چل شوی جمال جبريل لاغه نو غته را کړو ما به خوبونه لیدل او فلان یعنی نبی رسول الله عائشه ته ورست چې عائشه وتواده شو د خپل واقعات وته بیان کړي دي، د خپل حکایت ته وته کړي دي د بدء د وحی. مدا اوس مسند د عائشه یا ممکن ده چې عائشه صدیقه د بل چا نه اوریدلې وي او هغه د نبی رسول الله نه اوریدلې وي نو مرسل د عائشه خپل یو نه د بل چا نه اوریدل. او مولانا فرید ټول علماء اتفاق دي چې مراسل د صحابه حجت دي. ولې ځکه صحابي لا يسقط الا الصحابيه. ګوره نقصان خود تراغه چې دا کم راوي محذوف ته هغه حال بسنګي منقطع شو مرسل شو هغه حال بسنګي ثقه دي او غیر ثقه دي او ضبط اشتاو کنيستا او عدالت اشتاو کنيستا او د صحابه متعلق ما د قاعده کلیه ویلو چې الصحابه كلهم ضابطون مرسل هم ضبط او هم عدالت پکې دي. نو ارسال د صحابي څخه مضر او نقصان شي نه دي. دو جواب جوړه یا عائشه علیه السلام نقبل اوریدل د قصه ته اوریدل روز تو بیا واده نه بل او یا دویم جواب مې څوک چې دا
مرسل د صحابي د عائشه بل ځان اوریدل دي هغه د نبی اسلام او مراسل د صحابه او حجت دي کې څه نقصان نشتا نو فقال نو او فرم او دې مالک نبی اسلام د اقرا لولا نو فقال نبی اسلام او فرمایل عائشه یا بل صحابي تا فقلت لجبريل فقلت للملك ما انا بقارئ جمله اسمیه دا قلستون کې نه ما خو سبق نه دی ویلي مدرسه کې ها دا وته څه یادول چې قولولا نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې روایت راوړل دي چې د ریخم په ټوکړه کې وته دا آیتونه راوړل مکتوب موفا ټوکړه د حریر او کې په قطعه من حریر هغه کې اقرا بسم ربک الذی خلق دا آیتونه وته راوړل نو قولولا اقرا داولولا نو ما انا بقارئ ټیک ته د لستون کې نه لیکن سوال دا وارد دي چې دا په تکلیف ته مالا یو تاخ شو جبريل علیه السلام ته پته راځي په خط نه پويږي هغه ته پته راځي امي محض دي نو چې ورته پته راځي امي محض او په خط نه پويږي او بیا ورته خط مخامخ کوي رښتیا وایي تکلیف ته مالا یو تاخ شو کنه شو ته ممنون دي ځکه زمیدار بابا هغه نه راوړم اگر اس طرح خبر او زه ته په کاغذ ولیکم چې بابا جی دا وایا بابا جی دې بل نو علماء دا جواب رد کړی دي بالکل رد کړی دي ولې وې دې کې تکلیف د مالایو طاق راځي حضرت لیکن زه د بلې وجه نه رد کوم دې په دې رد کوم چې روایت ضعیف دی دا روایت حافظ ابن حجر لیکلی چې دا روایت ضعیف دی طریقه مګه کړو دې ځان کوی د دې وجه نه ضعیف په تکلیف بلایو طاق نه ضعیفهم ولی نبوت ملاویږي او نبوت سره معجزه او معجزه وای دیتا چې خارق للعادت چې پیغمبر نه صادق ټیک ته چې خط کتابت ایسه نه دیتا او جبريل دلته راغی خط ولا د خدای طرف نه راوړو او چې خط راوړو جبريل راغی نو په طریقه د معجزه ممکن ده چې عليه السلام په پیل کې ویلو نه څه شي په خبره نو رد د دې خبرې موږ د سره وجه نه کوو چې حافظ مو چې دا روایت ضعیف دی لا لاجل دا به خبره زردان نه کوم دا دوی مرزان نکوم د دې وجه نه چې تکلیف ما یساق لري نبوت ملالي جبريل وتر واسطه الله سره مضبوطه شو او چې الله وته وتی او سواله نو تکلیف ملائکه ته کم نه شو په طریقه د معجزې بدی پیښ شو خیر خلاص او خیر روایت کمزورې دي اجر روایت کمزورې شو نو بیا وته سوې اقرا اولولا سولولا اقرا ما انا اقرا او چې د تسوی مغلو نو سوال واردېږي چې نبی رسول الله په دې وخت کې ما انا بقارئ ولي کچرته خبره د خط څخه ټیک ده او خبره ده چې د تاسو جما سره لولا نو دې کې څه اشکال عليه السلام عربي نمبر 1 جبريل عربي کې ورته عليه السلام افصح العرب دي وابلغ العرب دي او جبکه موسی عليه السلام د لوکلت نشتا موانع نشتا عربي دي فصیح دي بلیغ دي افصح العرب دي چې جبريل ورته مخ کې لګیا دي عربی کې ورته لګیا دي نو سنگ عليه السلام جما انا بقارئ بعض حضرات وی ما تا ګوره خدا کمزوري جواب دی چې جبريل عليه السلام ورته مطلق خبر او کوي قولولا نو عليه السلام ما انا بقارئ څه شي دي ټول لیکن دا کمزوري خبره ده چې اقرا مفعول به ني نو جبريل بس څنګه ورته وجولولا خو لغوه شو کلام اصل دا دی چې جبريل وته اقرا لولا ما سره لکه پلار چې بچی ته وي ما سره لولا استاد چې ماشوم ته وي بچی ما سره لولا جواب بسم الله الرحمن الرحیم نو پیغمبر علیه السلام ولی ورته ما انا بقارئ وي شدت فراغ تکلیف فراغ بوج فراغ دا بوج او لومبي جبريل ولید لومبي جبريل سره ملاقات او یوازې ملاقات نه حضرت وره جبريل علیه السلام راغی شق صدر تلور کرته شق صدر چې دو کرته شوی دي دا خپل باب کې راځي ان شاء الله یو ځل حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها کړو الته شي بل وخت چې عمر له سوکالو دوله ته بیا شوی دلته کې بیا وشو چې معراج دې بیا شوی دي نو شق صدر وشو نو ګورته هیبت شو چې شق صدر ورته او دینه ولا وټولا او پکې زمزم ور واړولې هغه ولا وینځ او علم او حکمت پکې ور واړو دغه سړي غیر اختیاري تور تفقی تور په انسان بوج راځي نمبر 1 نمبر 2 بیا وتاله سیوتی په خاصه کبرا کې لیکلي دي وته یو طلق دی براله دې دې ته لیدو کېجا عليه السلام او قبل قبل سره او سره کې او درو دې په درو شو
بیا وسره دوه ملګري کړل علیه السلام کې درون شو بیا وسره مقابله کې درې واچول علیه السلام کې درون شو رو زیاتېدل لسې وسره واچول علیه السلام کې درون شو سلې وسره واچول لس زیاتېدل علیه السلام کې درون شو جبريل ابل ته پرېږه دا وي کدا ټول دنیا ته سره مخ برابر په یو چابلي کې وته دې بیا وته ور خپل مرتبه وته نو ته په دې ځان فکر چې شاته صدر چړې ته انسان امراله او ناشنا خلق امراله جبريل او دومره تل امراله او په سونو خلق مو سره مخامخ رااله رښتیا وای دي نه hebat راځي کنه او بیا لومبه قران هم دی لومبه قران نازلېږي او ما خو تاسو ته دا یو نقطه وایم چې دا جبريل ګوري واسطه په تعلیم دی ٹھیک ده چې قران حکیم کې الله تعالی وت معلم ویلي دی علمه شدید القوى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى نو حاصل دا دی چې جبريل ته معلم وینا مجازي دا معلم وینا دی مجازي دا غي بل مثال درکړم لکه دا ته وې مثال کا دارشا بسم الله الرحمن الرحيم تکو دې ځکه انده ما دیګر ورته وخایا بیا وته سبحان الحمدلله وې دا ما ورته وخایا بیا وته رب العالمین وې دا ورته وخایا نو په حقیقت کې دا ماشومان معلم دې خو زو رسیدې نشما دې په واسطه کې تعلیم دا د قرن جبريل علیه السلام باندې اطلاق ته معلم کیږي نو دا اطلاق مجازي دی حقيقي معلم څوک دی الله دی استاد غری رسول الله مبارک شاګرد دی هغه استاد او نصاب تعلیم درست را روان دي خبر دا نو حاصل د مسلې څه شو اقرا ما انا اقرا اقرا ما انا اقرا جزء سوي ما سره نو یا خدای کوم کپا خمیرت پدا او یا اقرا مجهول ذکر کې چې سول لا نو ذکر علی السلام چې ما انا بقارئ انت ما تسول رسول لما دخل السن کې نه ما ذکر شي نشتا او دا جواب توجیه می کمزور کړه اصل دا اقرا ما انا اقرا لك استاد ما شو طويل علماء سره او علی السلام ما انا بقارئ ولي وجه فصیح عربی دی بوج پیرا دهشت راغی بوج راغی دهشت راغی او فطری تقاضا چې په انسان روح او ير راضي فلما ذهب عن ابراهيم الروع اخذ څنګه لکا يجادلني وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط موسی عليه السلام چې کله کونډه ورځولا او جهاد جوړ شو د الله په امر نو څه چیرې فخاف في نفسه خيفة موسى دا فطری یرا او تبعی او دا د نبوت سره اسم منافات نه لري دا یې منافات نه لري فقلت ما انا قلت لجبريل ما انا بقارئ قال عليه السلام او فرمایي عائشه دا خپل بل شاګرد فاخذ وني جبريل مال فغتني را ترغاړ و زور را لراکا غت زور توی لیکيږي غت توی لیکيږي اے نیول پزور نیول یواز زور نه پزور نیول توی لیکي غت یغت غتا فزور نیول فغتني زور اراده راکا حتى بلغ مني الجهد يا الجهد جهد طاقت سوي لكي جهد مشقت سوي يوم مطلب شو او دا يا فاعل دا جاء اسبغ البلغ دي يا مفعول به دي فدا فاعل شيء مفعول به مقدر دي حتى بلغ ورد مني ماتا الجهد مشقت او طاقت غايته بالانتهاء دې دوله مشقت او چې مشقت انتها تورته ده دومره تکلیف ما ته مخکې سجت نو ملو شي بدن کې لګا راځي ورته ده حتى بلغ مني ورته مني الیا ورته ما ته الجهد یا الجهد مشقت یا تکلیف یا طاقت غایته زمانہ کم له تورته طاقت شابته انتها یا بلغ کې ذبی راځي کو جبريل تا ورته جبريل زمانہ الجهد یا الجهد مشقت جبريل نه کولې وبېده ولی فکر چې پیغمبر اسلام کې لري خپل اثرات وردل نه کوي طاقت زیات دي عمر رسول فطوا او د قوت خاوند دي لیکن نبی رسول الله هم درې قوت خاوند دي نو به بعض وخت یو سړی بل زور ور کوي رښتیا وای خپل زور اخلي کنه اخلي بلام زور اخلي بل زور ور کوي نو خپلم زور اخلي حتی یو مرګري مال زور کو پاتې خوش طبيعي وکړه په حرم کې مال لګیاو زور یې کو زور یې کو ماته یو سړی وي دا خوري ته سړی دی او دې تعالی هر وخت زورونه کوي ما او دې په ما ځان دما کوي چې مال زور کې خدای الله سلام زور بس هغه غوته دې پرې خونو وي ښا دې تا دما کوم ته لا څه خاطر مې ما غب لګو چې به زور کاوه کوئی په خبره کوئی حاصل ده مسلې دار چې په زور کې تعالی زور راځي حتی بلغ اور جبريل
مني زمانا الجهد يا الجهد مشقد يا تكليف ثم ارض بيفريق قدم فقال اقرا لولا قرات دا وتاغ تشلخي ورتخي تعليم ذخيره تشل ورتخي لك استاذ ما جل تشلخي فقلت ما بيا وما انا بقارئ فاخذني فغتني زريرك الثانيه المرة الثانية ضرب شو حتى بلغ مني الجهد قرة الزمانة لا تعقد غايته بالانتهاء بلغ مني الجهد غايته او يادا اذا من فبرد الي بلغ الي الجهد غايته ربا سما يا بلغ جبريل مني الجهد ثم ارسلني بفريق ودمار فقال كيف قلت قال بقارئ قال فاخذني وغتني الثالثة ثم بفريق ودم فقال اقرا باسم ربك الذي خلق اوس حضرت دلته کې لګځان یو پټې پې کا دا درې غتې ولې ور ضرورت سره درې وغتو نو ګورا دا یو هغه نور محضر دی عليه السلام ذاتن خو بشر دی نو زغتا ولا ورکی د پاره پړم به غته کې د پیغمبر علیه السلام د بشریت د عوایق او فراغت راوړي تخلي راوړي چې د بشریت د عوایق یعنی دا داسې موانع دي چې کې ته الله نه خزه شي کولی معنا اخذ شي کولی دین دې لګ جدا کاوه لوم بغتا د پاره د تخلی شو د عوایق د بشریتنا د عوایق د بشریتنا مستاد تخلی راول دویمه غتا د استعداد د پاره ده دویمه غتا سره پاره ده استعداد چې استعداد درکې پیدا شي د قبول د وحی او دریمه غتا د اتحاد بالملکیت دا توجه بعضی پیر سے خپل مریدانو له توجه ورکړي بعضی پیر سے خپل مریدانو ته هم به حضرت مفتی سے رحمه الله سر مازیګر نفس مراقبه کوله تعالو حقانه کې مازیګر نفس هغه مراقبه کوله د خپل مریدانو سره نو بورو کې ممکن اسو نو بعض کسانو باندې بس عجیب کیفیت راځي ناشنا کیفیت بعض کسانو باندې راځي بالکل موږ مور سره ګډوډ شو په معنا دی راغلی بابا دوباره ګډوډ شو بیا مفتی صاحب ته موږ چې دا شی راځي هغه وی خدا خود تاسو ته توجه ورکوم او دا څه به وکړو چې زبردان د خپل مراقبه وکړو تاسو خپل کاوه دا مصاحبت کافی دی یا یو مجلس کې مصاحبت وي دا کافی دی نو دا بعض وخت کې صرف کوشش کوي الله تعالی یو طاقت ورکړي وي او دې کوشش کوي او دې په داسې طریقه کوشش کوي چې د مراقبه کې دا کم انوارات ما تر روان دي دا صحیح سره خپل مرید تور منتقله کړه او دا اصلاح وي د دې ډېر مثالونه تاسو ته یو نه ډېر زیات نبی رسول الله مبارک له صحابه یو سړی راځي وی د الله رسوله وی د ایمان راوړم کومه پکې د دین اجازه راځي صحابه اوف 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 دسه د حضور پاک په مخ کې تاسو خبره کوي خو نبی هم پوره جاتو خیال وکړه هغه ته راځي د مخ کرامت کې شو وی ته تحبه ليختك بدنا خور لخوخه چې تاسو سره څوک دینو کې دا قربان نبی زه خو کوم په کول نه به بل څوک خو چې خور سره بدنا څوک څنګه به مور په خوخه تحبه ليختك نه قربان نه زمور لخوخه نه بل څوک مور لخوخه لور لخوخه نه قربان نبی زه لور لخوخه کوم چې د مالور سره څوک دینو کې نبی بل څوک لور لخوخه کله لخوخه نه قربان بس سره پوي شو چې واقعي زه نه فهم چې زما لور سره زما مور سره او خپل سره څوک دینو کې او ما وصول چې بل څوک نه فهم چې دې نه کوم ځای درو یا به چالو یا به چاپوري یا به چاموري یا به چاخله ایسه بس توبه 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 دې اجازه نه غواړم نو نبی سم د الله مبارک راوړي کړی دی ورکه ته کې خو اسوي وی وجدت برد انامله في قلبي بدلات مبارک اثر میں یا اقوال پر ذکر کی بھی او توي اللهم طهر قلب اللهم نقي قلبه وطهر فرجه الحديث ذکر کے الفاظ کے خطا کیږي په قسم په خدای کې د رسول الله مبارک لاس نه پس زماغه جایز توجه په دې بیبي تا هغه ملاره ختم شو نه وسر ډیر داسې تا چې هم بشاره تلاش کې خود وجدت برد انامل هود علیه السلام انامل برد په دغه کې محسوس دا آثار وی حضرت نو ما او چلوم بیغ استکسی جبریل کوشش کوي چې خپل ظاهري طاقت نور دن نکړي ورتا نو عوایق د بشریت نه تخلی راشي دویم څه شی استعداد پیدا شي او دریم سره لپاره اتحاد بالملکیت چې د بشریت اقوا شو او زمانہ نه حاصل شي شاه عبد العزيز رحمت الله علیه نه ټول علما نقل کوي ټول چې نقل کوي شاه عبد العزيز رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې د نسبت د پیر او د مرید په منځ کې ضرورت کوي او زكريا صاحب رحمت الله علیه نور نقل کړی
زه د هغې خلاصه ویم د پې دا کوي کا وی د پیر او د مرید په منځ کې څلور نسبتونه دي او تمهید د تکر څلور نسبتونه دي یو نسبت انعکاسي دی دویم دی نسبت القائی دریم اصلاحی څلورم اتحادی سوچو ځان پې کا نسبت انعکاسي مثال هم در څخه کې د پیښې انعکاسي څه ته وایي ځان ته ما شیشه ونیولې کینا او ما د خپل عکس پکې ښکاري دا ډېر معمولي نسبت دی کله چې شیشه ما ته مخامخ وي خو زه ورته ښکارم خو که زه پرې شیشه اخوا شي زه ترې اخوا شم بیا پکې ما ته خپل شکل نه ښکاري انعکاسي دماغ عکس شیشه کې ورشي چې زه ویم خو شیشه کې به ویني زه نه یم شیشه کې وینم معمولي شی د دې مثال لکه یو مرید راغی پیر سره مجلس کې کېناست دغه وخت کې د دې پیر د عکس ته د په دې ځل کې ورمنتقل شو دغه وخت کې نو دی وایي چې دا خو ډېر نیک سړی ګوره څومره بزرګ خلک دعاګانو له راځي یاره انشاءالله خو له دې چې داسې نیک ذمې څنګه وه یاره که خیر د اذکار به شروع کړو یاره تهجد به کوم دې نه پس به خیر نوافل کوم هغه اثرات ته منتقل شو هغه د پیر شکل دی په خپل زړه کې من حیث العکس محسوسوي خو چې مجلس ختم شي او د ګاډي ته راوخته او د پیر د جومات نه بیا څنګه دا کوي په خبره خو کوئی څه نه دویم قسم نسبت القائی دی القائی سمانا اداري دغه مثال درکو لکه وسړی چې لري ډیوه وسی دا ډیوه نه بلیږي او کته دې کې او تیل نشتا تیل پکې ورواچي اوس ګورا ډیوه بل شو دغه تم بلیدا فلانم بلیدا کور تم بلیدا تر سوچ تیلو ډیوه بلیدا او چې تیل خلاص شو ډیوه څه شو سبا کې ولا اوس واپس وړي تیل واچو واپس یہ سینجی مثال بدل درکا سینجی رواج ولا گاڑی چلے گی पेट्रोल دیوا چول گاڑی چلے گی خو که पेट्रोल ختم شو گاڑی ببند شي بیا به بوزي هر وخت به पेट्रोल اچي دغه رنګي ور هغه مخ کې نه یو ګډه نسبت شو کنه هغه صرف چې کوم وخت کې ناس پینو نسبت وو او بیا وروسته ختمېدو او دا لګونه دایمي شو او تر کومه پورې دایمي شو تاسو چې بار بار به تیل واچي دغه رنګي دا نسبت له داغې نه مضبوط ته کور ترای تهجد نیم شروع کړ منځونه دې شروع کړ او ګوره بیا به زر پیر څنګه زر به زر ولې چې هغه ته نور تیل شي تاسو لګیاو مخکې د صحبت او اسکار دې درکړ یو افسری طبيعت برابر زر لاړې بیا دې درکړ لاسره دې پیدا وي بیا لاړې بیا دې اسکار درکړ شلوي ته به ورسیږي خو دې به بندې باندې بندې د کسینجی دې بند کړ پټرول دې بند کړ او دیوه کې تیل دې بند ارڅ خطا هغه نه مضبوط دي او درې قسم نه د کمی او دي درې بیا اصلاحي دي ګورم دې انعکاسي په کمی او شو انقاطی پیر صدر پر او دا دریم اصلاحی دی پورے استعداد دو دا غیر سا مثال دی دا غیر مثال دی چلتا غٹ نهر دی او دا غیر نرکوٹی نهر دل کرا جو غٹ نهر دی او تا تا دی او رکوٹی گونده نهر را گئی رشتے ہوایا دا رکوٹی نهر کے دا غٹ نهر نوبب نهر را روانی دی کنه دی را روانی امق او بری دلتا تو یارا سچے دی رین حفاظت پکی دی رکوٹی کدا دا نرو ڈک شو خور پکی را لی نو علتا نبیا بندی کنه مندی او که معمولی غونډه جرله مرله پکې راځي یا څه خاطر قاچاق خپل وي ورکوټي اصلاح نه کوي خپل وي خو کال پس پد مې پس بل غونډه راځي څه کې هغه صفای ورته کې چې دا ډک نشي دا هغه نسبت شو با تعالی بیرته خلاقت درته د مخالفه دا بس نه چالو شو مانه د تنه کې څو هغه ته چالو شو او دا واړي خاصو قاچاق خپل وي خو د خپل نه استاد کاوه کوي اذن په دې غرور کې چې بس خو دې اورته د مو خیر او او سلورم نمبر نسبت کمی او نسبت اتحادی هغه نیر چې څومره دومره دی ګور نیر دی ګور نیر دا ډېر مضبوط نسبت دی نو شاه عبدالعزیز صاحب د دې مثال ورکړی کوئی خواجه باقی بالله صاحب رحمت الله علیه د یو ځل میلمانه راغل چې میلمانه راغل نو کور ته لاړ کور سره راغی بیا کور ته لاړ خدای میلمانه دي او کور ته د خوراک شته دی نه یو اوټل والا مرید و په پیښو چې بیرته په دې وخت کې لکه شرمنده دي لکه میلمان رالل او کور ته شته نه نو دې زر لاړ خپل اوټل ته او خوانچه د خوراکونو مختلفو ټکه کړل او دومره خيار دي چې نیغه جمعه ته خانقاه ته نه وروړي چې میلمانه پوښي دا په بل چا کور ته ورکړی و خواجه څنګه او نه راغی خواجه دې حضرت کور ته سلام خواجه ته خيار چې ورغه کور ته بیبي ورته وی چې دا خوانچه چار اورې ده بس راوړل کار شو پانچا یې در راوړل میلمانو ته کې میلمانو عزت شو رخصت شو اوټل والا ته دې ترا شو دا خو ما ډېر حیا راوړل
یو خيارته دی چې دلته دی راوړل کور ته جوړ نوم زما په مان کیا مانتے روایت مرید وی چې پیسې غواړم هم ماته ټول دماغ مضبوط دی راشه دی پیر صاحب لازم دنا هغه شی خو چې تاسو په چر منډه وای به حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دو چې څنګه معنا راته جوړ واجب باقی بالله سے بولتے ہوئے چې ګوره لوکه دې راکو زما لوکه غټ ته ما بوجه غټ ده پکې 15 منا غنم دیږي تا لوکه راکو دې دړې پکې دیږي نو 15 منا تا کې څنګه واچو होटल वाला सादा हो अगर नहीं हजरत मुझे अपने ही जैसा बना तो जी सिंह मगा से बना बजो उठे नहीं मुझे तो मुझ मौका आ गया चिंतांगे एक बोरा लोग के को न जाएगी पके ना से नो ये खराजा गोड़े दे देना अरा खलवा खाने का तवज्जो अचवल शोरो सिफार रगो से द्वारा है ना बा नोई द मुरीद अगर बातिन हो सके जाहिर शे कलम द ख्वाजा से पहचान तो कमाए दोमरा تصرف हो कि बातिन खुद के जाहिर से कलम दा का पहचान जोड़ दे ओहो अनूर मुरीदान जो फिर से पगी कमियां हो गई होटल वाला कमी हो दी मुंग फिर से पसे पेजे ने दा से पजन जान बोली रिया यो मुरीद खियारो अगर जरा कम ने रवान दे कहना दा फिर से और जरा कम दा सी है लगा पसर जेलस बना बोल टूटी होटल वाला और वाकई सोरो दे बस होटल वाला नहीं हुआ पा دا یو مثال دویم درته دا به چې قصه ده منه من اگر چې شاب دوی دي او دا غنا علماء نه تفسیر دي ګورای کیشتا لیکن زبل وره حدیبیه په مقام کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رہنا و بلکې اکثر صحابه رہنا نو عمر سے ابراهیم نبی علیہ السلام تکي نه الله رسول ته نبی برحق نه ویل تا مونږ ته نو ویل چې عمره وکړو ویلې ولدا موږ د سوسپی ما سوسو چې واپس او زموږ تدلیل دي وتا تماویل چې نه او عمره وکړو ولې عمره نه وتا تماویل څنګه وکړو وینا ودا زموږ تدلیل نه چې واپس وي عمره ما ته الله صح حکم پیدا غیر دی الله ودا عمر سے په غوسه کې راغلو ابو بکر صدیق یې عمر نبی سم رسول په حق کې نه دی ویلي مونږ ته نو ویل چې عمره وکړو ویلې نو ولې عمره نه کړو ویتا ته دا ویل چې څه کړو ودا زموږ زستی او کمزورتي او تذلیل نه چې واپس بجو عمره د الله رسول صلی الله علیه وسلم یعنی کومه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلیل مبارک نه ہوتے بعینه من وعن حق الفاظ حضرت ابو بکر صدیق خلیل مبارک نه ہوتے په اتحادی نسبت سو قسم نسبت شوار انعکاسی ویم اخاری دریم اصلاحی کلورم اتحادی چې جبريل سره ملاقات له انعکاسی شو محض ملاقات نسبت انعکاسی شو غته اولا القائی شوا غته ثانیه اصلاحی شوا غته ثالثه اتحادی شوا سمې ویلکا محض ملاقات د نبی رسول الله د جبريل علیہ السلام سره کوم نسبت شوا یو محض ملاقات غته اولا کوم نسبت شو القائی غته ثانیه کوم یو شوا اصلاحی او غته ثالثه کوم یو شوا در دریو غتو او بعض علما وایي چې نه دغه کل د لومبه چې کومېدوي چې عوایق بشریتنا لومبه راستا تخلیل اوستا په دویم کې څه چلو شابته استعداد چې د وحید تحمل استعداد پیدا شي او دریم څه شو اتحاد بالملکه او دویم دا او بعض علما وایي نه دا تشدید ته تاکید لپاره مستعمل دي ومن خلق یې کدا خبره مې ده وکړه دا مې ده وکړه نو دا تسلیث دا د څه لپاره راځي تاکید لپاره چې د نبی حضرت جبرئیل علیه السلام ته کوم خصوصیات الله ورکړي دي هغه خصوصیات د نبی علیه السلام طرف ور منتقل شي او په دې کې استعداد پیدا شي د تحمل د وحی حضرت دا خو یو دغه شو دا د دې هغه تحقیق شو دی پورې په دې کې چې کوم فواید متعلقه دي د باغی ته متوجي شو حدیث نه یو دا مسله معلومه شو چې نبی علیہ السلام تبا د وحی مقدمه د غار حیران مخکې خوبونه بلیده یو خدا معلومه شو او حدیث دا معلومه شو چې په مقدمه باندې اطلاق د شي کېږي حدیث دا معلومه شو چې خوبونو هغه تعبیر بہت واضح حدیث ته تخلی معلومه شو
چې تخلي دا محموده د مذمومه نه ده او تخلي تفصیل مې راته وایي حدیث نه معلومه شوه چې سړی یو غار کې برم تخلي کولی شي اوس دا شی ممنوع دی ها اخو لومبۍ زمانه وه نو ورته مونځ فرضیت راغلی نبي علیه السلام ته نه جماعت راغلی تخلي د غار حرا فضیلت هم معلوم شو او دا معلومه په تخلي مستقله مؤبدنه ذوات العدد د شپې او د توخې مثلا ته معلومه شوه چې توخه ځان خوړل ځان سره دا منافي د توکل سره نه دي دا ته معلومه شوه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها معلومه شوه چې غیبا د نبی علیہ السلام دې ته واپس کېده او خبره تیارول بیا به ولله حتى جاءه الحق وهو في غير حراء دا معلومه شوه چې به وحي په غار حراء کې راغلی دا او دا وحي نه تعبیر وکړه په حق سره بعض علماء دې حق جبريل علیہ السلام مراد کوي او نقل توحید مراد شوه دا معلومه شوه چې د جبريل علیہ السلام سره نوم به ملاقات شوه دي دا معلومه شوه چې د روح او هیبت د نبوت سره هیڅ قسم منافات نه لري دا هم معلومه شوه چې بل زور ورکول ورتر غړوتل او د یو نه بل وسط بل ته منتقل کېدل دا هم ترې معلومه شوه او د تکلیف په وخت کې انسان ته دا وایي چې زه نشم لوستلی یو سړي باندې پوهېږي چې استاد چې اګر ته وي دا کار وکړه او دوی صاحب نشم کولی دا مضموم شی نه دی بل حالاتو ته دې وګوري او تسلیث هم ته معلوم شو درې ځله غطې ورکول تسلیث او هغه درې نسبتونه یا څلور نسبتونه هغه هم ترې معلوم شو نوم د انبیاء واحده نو رؤیا د انبیاء نو متخصو هر معنی غیر نوم دی رؤیا د انبیاء سجدا واحده دام ته معلوم شو او دام ته معلومه شو چې پیغمبر کوم خو ویني نو الله په تعبیر پویوي دام ته معلومه شو چې پیغمبر خو ویني نو په تعبیر پویوي دا معلومه شو چې د نبوت نمخ علیه السلام عبادت کړي او په کومه طریقه عبادت کړي دا غي تفصیل درته ما وې دا هم معلومه شو چې سړی سفر تلل شي او سفر ناراضي نیغ به بیبي کوي نیغ به بیبي کړ خپل خدای ذکر وځي او هغه نه پس بیا د نور څه معمولات نه معمولات کوي دا د نبی صاحب چې بسنګ د غار حرا نه کوشو ونی په حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کړه دا ګڼ مسائل د دې نه معلوم شو او دا غری دا سو ته ویل کیږي دا هم معلومه شو چې خپل سابقه حالات چاته بیانول یا عائشہ صدیقہ ته بیان کړی دا خپل حالات او یا بل صحابي ور هغه وخت وته اسود نو یا عائشہ صدیقہ ته بالذات بیان کړی یا بل صحابي ته او بل صحابي بیا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته بیان کړی دا هم معلومه شو او بیا اقرأ بسم ربک الذی خلق هغه کې څه تفصیلات دي ان شاء الله العزیز ابدا بیا بیان کړم صباح الخير ان شاء الله اول د کبیر ځان بیان کوم چې الله دې ورته سیرت دنه مبارک کتاب د شای کتاب ور ټول کتاب سره مولانا سره سیرت د اردو پر کتابونه دي راځي تاسو ته یو خاصه ټول کتاب د سیرت کې وره علم محققا بلنشتا او مدلل بلنشتا او تاسو له پیدا وګړي درته په قبول ویږي سیرت مصطفی د مولانا شریف باندې دلیل سیرت مصطفی د مولانا شریف باندې دلیل راځي دارے مزیدار تفصیل کوئی ایسا شرح ہے اس میں تشریح کے ساتھ مسائل متنوع تو مسائل یو کتاب کی بھی تبل کی بھی یو کی بھی تبل کی مقبل مرید جوڑ کا بیعت کی وقت ہم کو بتا دی مولانا سے تفسیرات میں بیعت کا ہوتے ہیں بعض خلق عرب میں خبری سے رضاتي ورضاتي عربة خوي متوقع تعاشق رسول هم ولي عليه السلام فرمى أحب العرب للثلاث أحب العرب للثلاث لأني عربي وكلام الله عربي ولسان أهل الجنة عربي عرب خبر المقام لا التعريف كي لف احتيار كي وكل بنا كل في احتيار كي لہر تعریف کے سوال واردی کی داخوال نبی علیہ السلام مبارک پر لہر تعریف کے اود پاتے شوئے نو سنگا خوب واحدا او سنگا ذلے بیدار دی
ورته نو تاسو د انور د لیدو تعلق سره ترې نور په بدل نه کوي او ستاسو هغه تعلق د انور د زړه سره نه چال درې سترګو سره د سترګې پوزري سلام علیکم جناب دوی دې جوړ نشم کړی چې دې پر وخت دې طریقه کې دي نکاح کې خدا کا وخت کې صدر شرط نو چې مسلمان او کافر من خلاف نه او نکاح کې ایجاب او قبول او مہر esto خبر نو چې نن په نبی جوړي کې رسېد د ولادت تقیقه نیټه سره وروډا esto خبر نو چې نن نبی جوړي esto خبر استاد د ولادت تقیقه نیټه اچھا د ولادت تاریخ نه بلاد تاریخ په دماغ هغه ته ډېر ځات معلوم هغه ډېر مضبوط حافظ دی مګر په خطاطي مو دا بار نو ورته وایي مو ته خطاطي شروع ما کې دوی دې کېتا امرګو چې خطاطي مو ته خطاطي خطاطي دې له محمد جوړ وکړه څه څه خطا وصله خلک مخکې وړي ته میدان جنگ دلال کې بیا وصله جوړه نو تعالی فکرو چې خط مخکې د شروع بیا ده نو خطونه څه کې کډاوه لګي دا خطونه کې کډاوه لګي دا بایپاس کې جوړه دې خبر نه باندې خبر له باندې کله چې تبلیغ نه پکړه چې روبي مسجد ته ځي حدیث کې راغلي دي حدیث کې راغلي دي چې بیبي د نني خبر اول جمعه سره تبارکا چې بیبي د خبر شي او د اول څنګه ده څنګه چې نه پنه راځي ورشي او د لار غریب رسول نور کې راځي نه ترکي او بلا شي اوته نه یاري رمضان د نور په خپل راځي ان شاء الله تفهم کوي دا ولې دا کې نه ځای ذکر کړو نو تفصیل لیکل روان دی رمضان نور په دې کومه نور ونه نه نو په کله چې نه پتا وره نه جوړي دې دا موږ چې ویل کله په ځهادینو مې پیری کړې چې تاسو لري وایي کېولا دا موږ چې نه ورته په ځهادینو مې پیری کړې او ولې ویلې وایي دې زمانه کې راځي باندې چې یو باندې چې موږ ستنه حاضرې دا ګناه کوي موږ وایي چې له جماعت کې چې تړي و سفر نه پډې کوټل دا خبر راځي دې غوړاوان اعتراضونه مو ته وکړه چې خلک دې رسول سره مور او پلار رسول الله باندې ایمان اورل باندې په باب کې روان دي کوم طالبان په درس ته خو په دا خو اورو سکے تر تکینه راځي او په خپل راځي ورته جواب راځي تو خو کله کنه په قانون دا باندې څنګه راځي قانون دې کنه چې په دې مې خو کې مؤنث قیمتي په نسبت د مذکر په مې خو کې مؤنث قیمتي په نسبت د نو یو دوه کسان موجود او د دوړو میخه یو کس راویښ شو او بل یو د دوړو میخه به پیراو نو دا چې کوم یو په دا نار کړی او چې هغه موضوع دا راغله ونسارو هغه دا چې نو کې دا خپل نه راغله میخه پته هغه به مخې پته نه لګي او ونسارو خپل میخه پته دې جابل راویښ شو او دې له کوي بل کومه څه ولګي زمانه ونسارو په دماغ یې نه راو چې څو خو په دا باندې خلک کټي وګورئ ها بیدار دې بیدار هغه ورته ورته برابر نه